أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا کچرتاسو ښکارا کوي خیرا یو نیکی لرا او تخفوه یا تاسو پټوي هغې لرا او تعفو عن سوء یا تاسو معافي کوئ د بدینا فإن الله پس بېشک الله تعالی چې دی کان دی عفوا ډېر معافي کوونکی قدیرا قدرت لرونکی. آیت مبارکه کې ترغیب دی چې معافي کوئ درگذر کوئ. دا د الله تعالی صفت دی. الله تعالی قدرت لري او د هغې باوجود بندگانو ته معافي کوي. ای انسانانو تاسو د الله تعالی دا صفت په ځان کې راولئ. تخلقوا باخلاق الله. د الله تعالی ښکلې ښکلې صفتونه په ځان کې راولئ. تاسو معافي کوئ درگذر کوئ. ظلم او زیاتې شوی دی بدلا غستی شي او د انصاف تقاضا به یعنی انصاف کې دنه خو کچرې معافي وکړي نو دا معافي ډېره ښه ده ځکه الله تعالی عفو او معافي ډېره زیاته کوي. نو ای انسانانو تاسو معافي کوئ. قرآن کریم په دې مضمون باندې ډېر تاکید او ډېر ترغیب ورکړی دی چې دا معافي کول ډېر ښه دي. بل ځای قرآن وی وان تعفو اقرب للتقوی چې تاسو معافي وکړئ دا پرهیزګارۍ ته تقوا ته ډېر نږدې دی. قرآن کریم وی فمن عفا واصلح فاجره علی الله. یو سړی معافي وکړي د ده اجر په الله تعالی باندې دی. ټیک ته دنیا کې تا ته څه میلاو نه شو الله به ډېر لوی اجر درکړي. انسان بدله اخیستی شي. قرآن کریم دې بیان کړی دی او بدلی نه زیات ښه دا چې انسان معافي وکړي. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. که تاسو سره ظلم وشو زیاتي وشو او تاسو بدله نه نو بدله اخیستی شئ. خو په بدلې اخیستو کې به تاسو زیاتي نه کوئ ورنه تاسو به ظالمان شئ. بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. څومره ظلم چې تاسو سره شوی دی هغه عمره د هغې نه بدله واخلئ. او په بدلی اغستو کې به تاسو د حد نه تجاوز نه کوئ. او قرآن ولئن صبرتم او که تاسو صبر وکئ بدله وانه لئ نو دا ډېره زیاته خبره ده. لهو خیر للصابرین. د صبر کوونکو لپاره دا خبره ډېره ښه ده چې انسان صبر وکړي معافي وکړي درګذر وکړي او بدله وانخلي. احادیثو کې د دې مضمون ډېر تاکید راغلی دی. حسن بصری رحمت الله علیه لوی تابعی دی. هغه وی چې کله د قیامت پر ورځ باندې اذا جست الامم دا ټول امتونه به د الله تعالی مخې ته د قیامت پر ورځ باندې په ډونګو باندې پراته وي او درېدي به نه شي د ډېر روب او دهشت د وجې نه. دا پنډۍ به په ځمکه باندې ایښودې وي او په دغه ورځ باندې به اعلان وشي چې لیکم من اجره علی الله. هغه سړی دې ودرېږي چې چا اجر په الله تعالی باندې دی چې الله ول خپل اجر او بدله ورکړي. نو فرمایي فلا یقوم الا من عفا فی الدنیا. چې چا په دنیا کې معافي کړي خلکو ته هغه سړی به پاسي او هغه ته الله تعالی اجر ورکړي. تفسیر قرطبی د حسن بصری رحمت الله علیه دا کله نقل کړی دی. ابن کثیر رحمت الله علیه وی دا عرش چې کومې فرشتي دي دای دا تسبیحات تی عیدا وی چې سبحانک علی حلمک بعد علمک. فرشتي الله جل شانو په دربار کې دا عرض کی ای پاکی د تعالی را چې تا ته د هر چا پته ده علم دې رته بیا وتم صبر کې. الله تعالی د خپل بندگانو یا تمامو کرتوتونو ارسو ته پته را چې دې د ورځې سکی او د شپې سکی او خلکو مخکې سکی او تنهایی کې سکی. نه الله ته په دې باندې علم دی او بیا هم الله تعالی د حلم نکارلی او دې نه رانیسي. سبحانک علی حلمک بعد علمک.
چې د علم باوجود ته خلکو ته معافي کې درگذر کې، نو په دې باندې ستا لپاره پاکي ده. او بعضې فرشتې وی سبحانک علی عفوک بعد قدرتک، ای الله ته په رانیسلو باندې قادر یې او د هغې باوجود معافي کې او درگذر کې نه رانیسي. ای الله پاکي د تا لره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه مکرمه فتح شوه، نو 10,000 لښکرو نبی علیہ السلام سره، او دا لښکر یې ایسي کړی وی. د یوې ایسي جنډۍ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ له ورکړې وه. خالد بن ولید رضی الله عنہ چې په کومه لار داخلېدو، نه خو سپه سالار دی، جرنیل دی، نه هغه الیوم یوم الملحمه، نن به د خلکو غوښې چې کوم دی نو کټ کېږي به، وینې به تویېږي. څه مطلب؟ نن به هغه چې کوم ظلمونه او زیاتي مسلمانانو سره شي، د هغې بدلې به نن اخیستلې کېږي په مکه مکرمه کې. نه هغوی الیوم یوم الملحمه، نن د غوښو د وینو د تویولو ورځ ده. کافران ویرېدلو چې دا خو واقعي نن به موږ سره حساب کتاب کېږي. هغه بلال سره او هغه خباب سره، هغه صہیب سره او هغه صحابو سره چې کوم ظلمونه او زیاتی شوي وو، دا حساب کتاب بنن کیږي. نبی علیہ السلام چې خبر شو، هغه وی نه، الیوم یوم المرحمه، نن د رحم، د کرم او د معافی او د مهربانۍ ورځ ده. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه نو راغی او د خانه کعبې دروازې سره ودرېدو. وی راولې مالا ابو سفیان راولې او صفوان بن امیہ راولې. دا د امیہ بن خلف زوی او صفوان بن امیہ لوی سردارو. او راولې حارث بن هشام. دا درې سرداران پاتې وو. اکرمه خو تښتېدل او یمن ته، دا درې واړه چې رالو. عمر بن خطاب رضی الله عنه وی نن مال خدای پاک مقرر کړه چې د درو نه په بدله خو به نن زه واخلمه. د نبی علیہ السلام په زمانه کې د سزا د جاری کولو جلاد چې دا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ وو، نه سزاګانې به د جاری کولې. نو دوی نن خو خدای پاک مال قدرت راکو په دې درو باندې، مطلب دا و چې د درو نه بنن سرونه ز کلموما. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې درو واړو ته وایي چې زما مثال او د ستاسو مثال د یوسف علیہ السلام نه او داغه درونو دی. څنګه چې یوسف علیہ السلام الله تعالی په دې خپل رونو باندې قادر کو، هغه وزیر خزانه او بیا بادشاہ او رونه مخامخ ولاړو، او دې رونو چې یوسف علیہ السلام سره سکړی و هر سره مخامخ، او یوسف علیہ السلام کدیرونو سره ارسه کولی نو کولی شو، چا تاسو کولی شو، شریعت مل حق ورکی او قانون لم حق ورکی. لیکن یوسف علیہ السلام ورونو ته سوی لا تسریب علیکم اليوم، پتا سبحانه اس قسم ملامتیان نشته دي، بس چې شوی دی هغه شوی دی. یوسف علیہ السلام ارس معاف کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دې درو ور سرداران ته وای، ابو سفیان ته، حارث بن هشام ته، صفوان بن امیہ ته، چې دم تاسو سره د یوسف علیہ السلام معامله کوما او ما تاسو معافي وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نور کافران راغون کړي وو او د خانه کعبه دروازې سره ولاړو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبه وی چې لا اله الا الله وحده، الله تعالی وحده لا شریک ته، لا شریک له، او صدق عبده، خپل بنده سره وعده رښتینی کړه. نبی علیہ السلام چې د مکې نه ته نو الله تعالی سره وعده وکړه، وانت حل بهذا البلد، دې ښار ته راځي. اوس خو رواني خطاب الله تعالی دې ښار ته ورځ راولي به، وانت حل بهذا البلد، دې ښار ته راتلونکي الله تعالی بیا وعده ما سره رښتینی کړه، دې ښار ته واپس راوستم. او بیا وی وهزم الاحزاب وحده، ټول لښکر ته یوازې شکست ورکو، او نصر عبده، د خپل بنده مدد وکړو. یا نبی علیہ السلام قریش ته، یا معاشر قریشو، اے د قریشو، اے ډلې او سردارانو، ما ترون استاسو څه خیال دی انی فاعل بكم، بنن تاسو سره څه کوم؟
هغه ته خپل ارس مخامخ وته یو فاتح قوم چې راشي نو مفتوح قوم سره بیا عمل کی ناغی ته تاسو خیال دی بتاو سر نن سکوما نو د قریش سرداران وته وی خیرن چې موږ تاسو نه د خیر توقع ده اخن کریم زموږ ډیر نیک روري وابن اخن کریم نو استا پلارم ډیر نیک انسانو نبی علیہ السلام فرمایلو اذهبوا فانتم الطلقاء زه تاسو نن ټول آزاد دي دا کافران وی مونږه داسې شو چې گویا کې مونږ نن پیدا شو مونږ ته نن ژوند میلاو شو کني ار یو سره غم او چې خدای ما سره حساب کتاب ما هم ډیر سکړي دي نانوي سي انتم الطلقاء تاسو نن ټول آزاد دي د الله لپاره او وی مونږ ته نن الله پاک ژوند راکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د قدرت ارسه کولی شو دای باوجود معافی کړی دا فزاره بن عمر چې دا د لیس قبیله و نبی علیہ السلام حرم شریف کې ناستو دی راغه په دې اراده چې په نبی علیہ السلام باندې ناسته په گزارو کما نو تورې نه سره دنه په جامو کې دنه پټه کړې و نو د طواف باندې کوله طواف یې کو او خیال دا و چې څنګه د نبی علیہ السلام خیالي شاده غړو په گزارو کم نو ګور وو سره بیا نبی علیہ السلام افضالتو الکه تفضالنی نو یو یم کنا ویراستا پړو کې سدي دوی ته د الله ذکر کوما د الله یاد کوم نبی علیہ السلام خواندلو او بیا راشه دی خو چې دیراغه نبی علیہ السلام دی مال په سینه باندې لاس کې خودو د لاس کې خودو اثر زمانه ته کوس شو وی نبی علیہ السلام لاس نو چت کړي نبی علیہ السلام ماته په تمام مخلوقات کې زیات محبوب شو نبی علیہ السلام خو هم په اټم سه اراده دی دا تورې سره راوړی دا نبی علیہ السلام قادر شو او دا غي باوجود عذاب معافی وکړه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام د یو قوم بیان کو چې یو نبی وو هغه خلکو ته دعوت ورکو او خلکو هغه وښتو هغه په وینو کې لټ پټ کو او بیا پیغمبر دا وی اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الله دا ما دا قوم نه پويږي ته دې ته بهانو کې کنينو دی بچره خپل پیغمبر په کانو باندې نو وشته د نبی علیہ السلام اشاره خپل ځان ته وا چې ما سره داسې شوی دي په طائف کې او دا کعبه په موقع باندې د نبی علیہ السلام کې کرم ډیر زیاتو معافی وکولا درگذر وکو بلا ظلمونه او زیاتی نبی علیہ السلام سره شوی دي معافی کړی دا هغه زینب یهودانه خزه چې وا نبی علیہ السلام ته زهر ورکړو او ثابتم شو او هغه اقرار وکړو چې واقعي ما په دې بیزه کې زهر چوری دي نبی علیہ السلام هغه معاف کړه خو چونکه صحابي بیا وفات شو 3 ورځې بعد یو صحابي نبی علیہ السلام سره بشیر رضی الله تعالی عنہ هغه ته خوراک کړو هغه خوراک اثر دا وکړو چې 3 ورځې بعد هغه وفات شو شهید شو نبی علیہ السلام دا هغه په بدله کې خزه قتل کړی دا دغه زینب او نبی علیہ السلام خو په خپلم هغه نوړې په خله کې خو دی او ماره کې اثر کړو او د خپل ځان د پر نبی علیہ السلام دا غینه بدله نه راغستي صرف د صحابي په قتل په قصاص کې بیا قتل کړی دا نبی علیہ السلام چرته مو په زندګۍ کې د خپل ځان بدله نبی علیہ السلام نه دا غستي دا اول نواله تر اخره پورې بس معافی وکولا درگذر وکو دا کوم دغه تاسو غوسی وی نه چې نبی علیہ السلام به غوسه شو دا به د الله د حکم خلاف ورزی به وشو نبی علیہ السلام به غوسه شو ورنه د خپل ځان بارک نبی علیہ السلام با چانه بدلن راغستی ترغیب دی چې تاسو معافی کوئ د الله تعالی دا یو صفت ته تاسو په ځان کې راولې د نبی علیہ السلام د لوی صفاتو معافی او درگذر او معافی او درگذر تاسو ځان کې دا صفت راولې معافی او درگذر ابو داؤد شریف کې روایت ته سړی حیران شي خدایا دا له صفت بدن کې مونږ څنګه راولو نبی علیہ السلام ناستو یو سړی راغی وی کم نعفو عن الخادم زمونږ نوکران دي غلامان دي اغینه غلطی کیږي موږ سونه معافی وکړو نبی علیہ السلام هو د معافی اعلان کو معافی کوي
ویجی لکه څونه غلطۍ به معاف کو. کم نعفو عن الخادم، د نوکر نه، د خادم نه، د غلام نه، د شاګرد نه څومره مقدار باندې معافي وکړو، یعنې غلطۍ به ورته معاف کو به. نو نبی علیہ السلام په صامته خاموش شو. هغه بیا دوباره سوال وکړو چې جی په څومره مقدار باندې؟ نبی علیہ السلام بیا خاموش شو. هغه په دریم ځل باندې وی نبی علیہ السلام فرمایلو اعفو عنه فی کل یوم 70 مرة، روزانه وته او یا پیری معافی کوي، یعنی او یا پیری چې هغه غلطی کی ته معافی کوا، معافی ورته کوا. دا مو وایي چې په دریم ځل باندې حقی نه، خیر دې معافی کوا، معافی کوا، معافی کوا. ابن مسعود رضی الله عنه زما یو غلامو، هغه ما سزا ورکوله. نبی علیہ السلام د شا د غاړې را روانو، आवाज وکړو عبد الله سبا قیامت کې بستا سزا او د جرم دا د دې برابرۍ بکیږي، دا بم تللی کیږي. کستا سزا سیوا ور د جرم کمو نستانه بهانه بدلا غستل کیږي، او کستا سزا کم ور د جرم سیوا نو بیا تا باندې سنشتا. چې می شاته او قتل نبی علیہ السلام وې چې دا خو ما غلام دی، د خپل غلام بارک هم زما پکړ کیږي. نبی علیہ السلام او داستا غلام دی، خدای الله مخلوق او بنده دی. هغه دا خو ګران شو. بیا ابن مسعود رضی الله عنه ما غلام آزاد کو چې ردی غم نه ځان خلاص کما، اسنه د خپل غلام ته غوسه شمه سپېړه تیز ور کما، غیر دی قابل نی، او ګناه کم کړي، جرم کم کړي، او بیا و دی بار کې زما پکړ بکیږي. نو راشه د ځان خلاص کا چې اسنه پدی باندې مارونه نسی. نو معافی او درگذر، معافی او درگذر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ترغیب ورکړی دی او عملی طور باندې خلکو ته ښودلی ده. آیت کې د دې بیان دی چې خلکو ته معافي کوي، درگذر کوي په دې نیت باندې. زمونږ دا کوړی بانی چې مولانا عبدالحق رحمت الله علیه مونږ لیدلی نو، خو د خپلو اساتذه کرامو نه مو لیدلی دي. هغوی به دا وایي چې مونږ ته به مولانا صاحب دا فرمایلو چې یو انسان د دو خبرو د وجې نه معاف کوي. هر انسان چې دی، هر یو دا چې دا د نبی علیہ السلام امتی دی، بس په دې وجه باندې معاف کړه چې دا د نبی علیہ السلام امتی دی. کدی رونی سم سبب نبی علیہ السلام د سفارش نه مال برازي او خپل ځین به قدمونه راوچتي، ځکه نبی علیہ السلام د خپل امت سفارش بکیبا. د بندگانو حقوق چری هغه الله تعالی اعلان کې بنده راضي کنه زر عظیمه امارت خپل حق معاف کو، دا خو د بنده حقوق دي. هغه چې چا سر دې ظلم او زیاتی کړي هغه ته معاف کړي، زری معاف کوما. نو نبی علیہ السلام خو د خپل امتی همغه د خلاصولو کوشش کی وی اسنه چې نبی علیہ السلام زما دراتو د پاره خپل ځین قدم اوچت کی. نو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی په دې وجه معاف کړي. او دویم دا چې دا د الله تعالی بنده دی، که ارنګره خدای الله بنده دی، د الله تعالی یو مخلوق دی، نو بس په دې نسبت باندې معاف کړي. نا بدا فرمایل وی خلق د الله د پاره معاف کوي او په دې دوه نیتونو باندې نور خبرې منځ کې نه چې سبب دې مال بیا په کار راشي، نه د الله بندري او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی ری. دا دوه نسبتونو د وجه نه هر چا سره درگذر کوي او چشم پوشی کوي، معافی کوي، خپل حقوق خلکو ته معاف کړي چې ستا حقوق د چا په ذمه ته معافي وکړي او د بل حقوق د ادایګو کوشش وکړي. ګوره چې امن پیدا کیږي او کنه مینه او محبت پیدا کیږي او کنه. نن موږ د خپل حق د وصولولو کوشش کو او د بل حق د دباولو کوشش کو، چې د بل حق د دباو شي خیر دی، او چې زما حق ماته ملو شي. ان انسان د خپل حق د وصولولو لګیاري کوشش کی او د بل د حقوق د ادایګۍ نه لاپروايي کی، ځکه بیګار دی، ځکه فساد دی او ځکه نفرتونه دي. او کنن دا صفت په امت کې راغی چې خلکو ته معافي وکما، د ما حقونه ته معاف دي او د خلکو د حقوق د ادایګۍ کوشش وکي. تاسو ګورئ چې صحابو زمانه بیا واپس راځي او کنه راځي. تاسو ګورئ چې هغه شامل محبت راځي او کنه، او تاسو ګورئ چې مال کې الله تعالی برکت اچي او کنه اچي. دا خبر زموږ په لاس کې دی، ولیکن مونږه منلو ته تیار نه یو. ان تبدو کچره تاسو ښکارا کوي
ابداع ښکارا کولو ته وایي، ظاهرولو ته وایي. ان تبدو خیرا کچر تاسو ښکارا کوئ یو نیکۍ لره، خیرن نکره روړه هر یو نیکي چې ده کاغه وینا سره تعلق ساتي خبره ده او کاغه فعل دی، کړو کې کار دی کغټ کار دی، کوړه نیکی را کغټ نیکی را، نیکو کې وړي نشته ټولې نیکي غټې دي، خو مطلب په کولو کې او په عمل کې مونږ ته وړه ښکاري. نو ان تبدو خیرا کچر تاسو ښکارا کوئ یو نیکۍ لره، یا خیرن بل معنی مال دی. نو تبدون مراد که تاسو ښکارا مال ورکوئ، که زکات ته که صدقه او خیرات ته او یا تصدق ته خیر خیرات تاسو ښکارا کوئ. او تخفوه یا تاسو پټ کوئ دی لره، دغه نیکی تاسو په پټه باندې کوئ. د پټې نه مراد دا چې په تنهایی کې وکړي، یوازیوالي کې وکړي. د پټې نه مراد دا چې د شپې وکړي، او د پټې نه مراد دا چې د شهرت دپاره او د ریا او د کلاوۍ دپاره ونه کړي. دا ځان یو مسله ده چې یو نیکي په پټه باندې کول ښه دي او که نه ښکاره کول ښه دي. بیا بلا تفصیل دی، که دا نیکي او فرض حکم دی بیا ښکاره وکړه، که فرض کې خاصم فرض دی په مونځ کې به ته څه پټوالو کې 5 وخته مونځ فرض دی، جماعت کې به یې کوې. دا هم د شیطان یو دوکره چې 5 وخته مونځ کور کوم چې خلکو ته هسې نه ښکاره نه شمه. دا مونځ 5 وخته ښکاره په جماعت کې وکړه، ته حج نظام بیا به خلکو ته پته ولګي، حج له لړ شه. دا هم د شیطان یو دوکه ده. نو یو فرایض دي د خلکو مخکې وکړه، او یو نفلی عبادت دي. نفلی عبادتو کې بهتر داره چې انسان په پټه باندې وکړي، خو که یو ځای کې ضرورت دی او موقع داسې را هلته بیا ښکاره وکړه. ښکارم نیکي کولی شي او اخلاص تا سره تعلق ساتي. لکه اراده نیکه ساته د الله د رضا لپاره کوه، نو بیا که نیکي ته ښکاره کوي او که پټ کې، دا دواړه کارونه ښه دي په خپله موقع باندې. او تخفوه یا تاسو پټوئ دی لره، یعنې پټ یې کوئ دا نیکي. او تعفو عن سوء یا تاسو معافي کوئ د بدینا. عفا یعفو عفوا معنی میټانا ختمولو ته وي، عفوا میټاوهلو ته ریجولو ته ویل کېږي. کم ظلم او زیاتی چې تا سره شوی دی، ستا بېعزتي شوې را، ستا مالی او جاني نقصان شوی دی، ته د هر سر روان کې ختم یې کې، معافي وکړې درګذر وکړې. معافي ښکاره مو کې او دړنه مو کې، لکه درګذر وکړې ملامته کې نه. بیا دې ته ګورې معافي نه وي چې ټایم په ټایم بیا ته څه کې ملامته کې، دا بیا معافي نه شوه. مشروطه معافي به نه کوئ، معافي به مکمل کوئ، ښکاره به هم کوئ، په پټه به هم کوئ، دړنه به هم کوئ، مکمل هر څه به هیر کوئ. دا چې چا دا کهاوت او محاوره ویشتې را او ویلې ده چې نیکي کر دریا مې ډالو، علم دغه مطلب دی چې نیکي دې وکړه هیرې که اوسو، بیا بیا مه یادوه، زبادل مه کوه چا باندې، بس هغه تا د الله د رضا لپاره وکړه، الله سره جمع شوه. او تعفو عن سوء یا تاسو معافي وکړئ درګذر وکړئ د یو بدۍ نه، که ظلم دی او که زیاتې دی او که مالي او که جاني وي. نو دا درې واړه خبرې ډېرې ښه دي. جواب محذوب دی وي دا درې واړه کارونه ډېر ښه دي، الله تعالی معافي کړي. فإن الله پس بېشک الله تعالی چې دی کان دی عفوا ډېر معافي کوونکی. الله تعالی ډېر عفو کوي سره د قدرته سره د علمه. دا نه چې الله ته غني پته نشته یا الله تعالی چانه یریږي یا الله تعالی چانه مجبور دی، نه، الله سره د قدرته معافي کوي خلکو ته دنیا کې او آخرت کې بم کوي. او تاسو خودونه قدرت هم نشته او تاسو خودونه معلومات هم نشته، تاسو خو به طریقه ولا معافي وکړئ. دا حدیث نه دی، یو مقوله ده، تخلقوا باخلاق الله. دا الله په عادتونو سره ځان سکے مزین کې هغه عادتونه خپل کې. دا الله یو عادت او یو صفت داري چې خلکو ته معافي او درگذر کې، تاسو هم خلکو ته معافي او درگذر وکړئ. الله تعالی یو صفت داري چې سخاوت کې، د چانه تم امید نه ساتي او سخاوت کې. تاسو هم دا شان سخاوت وکړئ، د چانه تم امید نه ساتي. الله د چانه لالچ نه ساتي او نه تم ساتي، بغیر بیلوس چې موږ ته بیلوسو. الله تعالی بے لالچ او بے لوسه، الله تعالی هر چا سره امداد کی. تاسو هم دا صفات ځان کې راولئ
هر چا ته معافي کوئ، هر چا سره امداد کوئ، څونه چې کولی شئ کوئ. د چا نه تمه او د چا نه د ریسپیکټو او د چا نه د کریډټو د هېڅ خبرې امید او تمه مه ساتئ. تاسو ګورئ چې رنګ به شئ. بیا د الله تعالی ښکلي ښکلي صفات په ځان کې راولئ. قدیرن قدرت لرونکی، الله ډیر قدرت لرونکی او بیا هم معافي کوي. دا اعلی درجه ده چې انسان قدرت لري او د هغې باوجود یې معاف کړي. که چېرې ښکاره کوئ تاسو یو نیکۍ لره یا پټوئ تاسو دې لره یا تاسو معافي کوئ د یو بد کار نه، پس بېشک الله تعالی چې دی ډېر معافي کوونکی قدرت لرونکی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إن الذين يكفرون بشكها كسان چدي انكار كوي بالله ورسله فالله تعالى سرا داد پیغمبرانو سرا ويريدون او دی اراده لري ان د دې خبرې يفرقوا چې دی جدای راولي بین الله ورسوله پمیند الله تعالی او د هغه پیغمبرانو کې ويقولون او دی وایي نؤمن ببعض مونږ ایمان رړو په بعضو باندې ونکفر ببعض او مونږ انکار کوو په بعضو سره ویریدون او دی اراده لري ان د دې خبرې یتخذو بین ذلک چې دی ونیسي په میند د کفر او د ایمان کې سبیلا یو لاره. اولئک هم الکافرون دا کسان چې دی هم دی کافران دی حقا پرشتنی سره. واعتدنا للکافرین او تیار کړل مونږه د پاره د کافرانو عذابا مهینا عذاب سپکونکي. والذین آمنوا او ها کسان چې ایمان وروړي دي بالله ورسوله الله تعالی دا پیغمبرانو باندې ولم يفرقوا او دی جدای را نوستا بین احد پمیند یو تن کې منهم ددینا اولئک سوف یؤتیهم دا کسان چې دی زردا چې الله تعالی باور کوي دیتا اجورهم اجرن ددی وکان الله غفورا رحیما او دی الله تعالی ډیر بهون کې مهربانا. په دې آیتونو کې د کامل مؤمنانو او د کامل کافرانو بیان دی. کامل مؤمن هغه دی چې هغه د الله تعالی په ذات باندې په صفاتو باندې ایمان وي او فرشتو باندې او ټول پیغمبرانو باندې او چې څومره ایمانیات دي هغه ټول باندې ایمان ساتي او اس یو د نبی نه انکار نه کوي او دغه نه د مخکنو انبیاو نه او نه د رستنو د یو تن انکار نه کوي او ټول باندې ایمان ساتي. الله تعالی بدیل کامل اجر ورکي. او کم خلق چې الله د ذات نه انکار وکي یا د الله د صفاتو نه انکار وکي یا په پیغمبرانو کې دی او پیغمبر نه انکار وکي نو دی مؤمن نه دی کامل کافر دی. او کفر کې دانه چګنې دی بس درجه کفر یو درجه به ایمانی بس یا به یو سړی مؤمن یا به یو سړی کافری. د ایمان او د کفر منځ کې منزله او مرتبه نشته. فماذا بعد الحق الا الضلال د حق مقابله کې گمراهی ده د ایمان مقابله کې کفر دی. دا سنشي کې دی چې یو سړی د مؤمن دی او کافر دی
بس یا ایمان دی او یا کفر دی. نو دانه چې په یو نبی باندې ایمان نوړې بل باندې نه، او دی وګني مؤمنی، نیم به مؤمنی او نیم وګني کافری نه، بس یا کفر دی او یا ایمان دی. د آیاتونو کې تر قیامت پورې دا یو اعلان دی چې حق مذهب او باطل مذهب دواړه نشي جمع کېدی. یا به یو سړی په حق مذهب باندې یا به یو سړی په باطل باندې وي. تمام ادیان او تمام مذاهب او په یو پیج باندې جمع کول دا ناممکن دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافرانو سره هم په دې خبره جنگو. کافرانو خو نبی علیہ السلام ته وی چې راځه سبا ته زمونږ ومني سبا مونږ ستاو منو، تبا زمونږ د بوتانو مذمت نه بیانې، مونږ هم د الله تعالی بندگی وکړو. نو بس مونږ دواړه به یوځای په مکه مکرمه کې وخت تیرو. لیکن قرآن څه وایي؟ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. داسې نشي کېدی چې تاسو په الله تعالی بندګیم کوئ او سره د بت پرستیم کوئ، دواړه نشي جمع کېدی. دا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هم مکی والو منو. د مکی والو خپل ملت او مذهب خو د ابراهیم علیه السلام ملت. حج بدی د ابراهیم علیه السلام په طریقه کو، قربانی بدی د ابراهیم علیه السلام په طریقه کو، لا نکاح د ابراهیم علیه السلام په طریقه کو، د ماشومان د ختنه او سنت دا بن په ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې کو. ډېر خبرې په مکه مکرمه کې د ابراهیم علیه السلام جندې په عمل کو، او قران کریم ته کافرانو او مشرکان وي. نو دانه چې بس په یو نبی باندې ایمان ساتل کافی دي. ټول انبیاء کرام علیهم السلام چې څومره دي په دې ټولو به ایمان ساتي نو الله به مؤمن جوړيږي. اصل کې د آیاتونو کې رد په يهود او نصاراو باندې. يهود وی موږ موسی علیه السلام منو او عزیر علیه السلام منو، او د دې دوه نه علاوه عیسی علیه السلام او نبی علیه السلام نه منو، او زموږ لپاره خبره کافی ده. او نصارا وی چې زموږ لپاره صرف عیسی علیه السلام کافی دی، موږ نبی علیه السلام نه منو. نو قران کریم دې ته کافرانو وی چې صرف په عیسی علیه السلام باندې ایمان سره سړی مؤمن نشي جوړې دی، او صرف په موسی علیه السلام باندې ایمان سره سړی مؤمن نشي جوړې دی. ټول انبیاء کرام علیهم السلام به منی، لیکن د ذات او د نسب او د قومیت خبره نشته چې زمونږ د قوم نه لري، زمونږ د نسب نه لري. په انبیاء کرام علیهم السلام کې چا دا خبرې راوستې دي، هغه د الله تعالی له طرف نه استازي وي، قاصد وي. د هر یو نبی به تعظیم کې، احترام به کې او ایمان به ساتي. الله به کامل مؤمن جوړيږي. ان الذين يكفرون بالله ورسله، قران کریم خبره په ان سره شروع کړه چې دا خبره یقیني او تاکیدی ده چې بهشکه ها کسان یکفرون چې دی انکار کوي بالله د الله تعالی د ذات نه. حضرت تانوی رحمه الله هغه آیت داسې لګولې دی چې د الله تعالی د ذات نه انکار مطلب دا دی چې دا رستو دی وی یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض. بعضی انبیاء منو بعضی نه منو. دا بعضی انبیاء نه منل داسې شوا چې ګویا کې ته الله نه مني، ځکه دا نبی چا جوړ نبی جوړ کړ؟ الله تعالی جوړ کړی دی. نو د یو نبی نه انکار کول دا د الله نه انکار کول شو. نو ځکه ان الذين يكفرون وی. او امام ابن عاشور رحمه الله هغه ان الذين يكفرون مطلب دا دی چې اوسړي د الله د ذات نه انکار وکي یا الله د پر جسم ثابت کی، الله تعالی تشبیه ورکول او د الله تعالی پر جسم ثابتولو دام د الله د ذات نه انکار دی. دنیا کې داسې خلقم تیر شوی دی چې هغه د الله تعالی د پر داسې نعوذ بالله اندامونه ثابتي څنګه چې د انسان د پر اندامونه دي، څنګه چې زمونږ لاس دي، څنګه چې زمونږ سترګې او څنګه چې زمونږ مخ دی، ودا شان د الله د پرم دی. حالانکه الله تعالی د پر مثال نشتا، مثال نشتا، نظیر یې نشتا. د الله تعالی تشبیه چا سره نشي ورکولی. شته نه څوک چې د الله تعالی تشبیه وسر ورکینو. الله تعالی ځان ډیر زمونږ د ذهن او زمونږ د تصور او زمونږ د سوچ نه چې کوم ډیر اوچت دی. د الله تشبیه په کائنات کې چا سره نشي ورکولی. د الله لپاره مهم ثابت دی او د الله لپاره لازم ثابت دی، خو کیفیت مونږ ته نه معلومه. ا د الله تعالی شان سره چې څنګه لایق او څنګه مناسبي بس هغه شانتی دي. یعنی مونږ به ذهن کې د لپاره یو خاکا، یو نقشه، یو تصور داسې به بالکل نه جوړو. بد الله تعالی په ذات زمونږ ایمان دی
باقی دا څنګه دی بدا په دې الله تعالی خپويږي. صحابه کرام رضی الله عنهم زمون زیات حرسناکو د علم او د تحقیق. دنیا کې بلا محققین پیدا کیږي، بلا د صحابه مر محققین او د صحابه مر د علم حرسناکو دا په دنیا کې به قیامت پورې رانشي. او هغه د نبی اسلام نه چرته یو سوال داسې نه کړي، یو تاسو داسې نه کړي، یو حدیث داسې نشته چې یو صحابي د نبی اسلام نه د الله تعالی د ذات باره کې تاسو کړي چې دا څنګه دی او دا څنګه دی. ځکه چې ای با ادب خلکو صحابو کې علم او صحابو کې ادب ډیر زیاتو. نن مونږه د زبانی خبرو ته علم وایو، ادب نشته، تأدب نشته، علم خاصم نشته خو ادب هم نشته دی. او صحابو کې علم هم کامل خو ادب پکې ډېر کامل. ناغي دا خبر په خلم نه دراوسه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مهتا چې دا الله تعالی نعوذ بالله جسم څنګه دی او مه څنګه دی او لاسونه څنګه دی. الانکه قران کې دې خبرو ذکر شته چې ید الله فوق ایدیهم، د الله لا زدی د پاسه دی. کل شیء هالک الا وجهه، هر چیز به هلاک شي د الله مخ منه هلاک کیږي. دا خبر شته قران کې. او صحابه د آیتونه ویلي دي او ریدلي دي، هغه د نبی رسول الله نه دی بارکه تپوس نه کړي چې دا څنګه دی. نو ادب دی ته وی چې د الله تعالی د ذات بارکه بسړی خاموش شي. ان الذين يكفرون بالله، بیشک ها کسان چې انکار کوي. دا حدیث کې راځي د شپې په اخر ایسه کې الله تعالی د خپل شان مطابق نزول کی د آسمانی دنیا ته راځي. نو څنګه راځي نو ته دې پته نشته. اگر چې عام معنی موږ د رحمت کو د الله رحمت راځي، نو دنیا کې داسې بے ادب خلکم تیر شوی دی چې یو بے ادب د منبر سر ته وخت او درې می پونه ته ورا او ما ته ګوي څنګه کتره کوزي کما او د درې می پونه نه کتره کوز شوی دغه شان الله تعالی د مسمن نه کتره کوزيږي. داسې پاله پلامم دنیا کې تیر شوی دی. دې ته ولکته سوې چې د الله تعالی تشبیه تور کوي چې څنګه زرا کوز شوما ودا شان نعوذ بالله الله تعالی را کوزيږي. زمونږ د الله تعالی په ذات باندې ایمان دی، د الله تشبیه هم نه ورکو، د الله د پر جسم موږ نه ثابتو د خپل ځان نه او نه به چا سره مشابه کو. بالله ورسوله، فالله تعالی دا پیغمبرانو باندې ان څوک چې انکار کوي د الله تعالی نه او دغه د پیغمبرانو نه، رسوله جمع وي ځکه پیغمبران دنیا ته ډیر راغلي دي. د آدم علیه السلام لومبني نبی دی په انسانانو کې، او اخرانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. او دې منځ کې چې څونه انبیا راغلي دي صحیح علم صرف الله تعالی ته دی. روایتونو کې مختلف تعداد راغلي دي، 1,24,000 او 2 लाख او د 1,24,000 نه کم تعداد راغلي او سیوام راغلي دي چې څومره دي بس هغه الله تعالی ته معلوم دي. او زمون په ټولو باندې ایمان دی چې رچا نمونه مونږ ته معلوم دي په هغه باندې ایمان دی، او چې رچا نمونه مونږ ته نه دي معلوم په هغه زمونږ ایمان دی. بس چې کم یو نبی و زمون په ایمان دی. او د ایمان مطلب دا دی چې هغه د الله تعالی پیغمبرانو برگزیده شخصیاتو عمل به مونږه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت باندې کو. موسی علیہ السلام مونږه منو او د موسی علیہ السلام په شریعت مونږ عمل نکو. عیسی علیہ السلام مونږ منو خو د عیسی علیہ السلام په شریعت مونږ عمل نکو. ځکه لیټیسټ شریعت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړی دی او په دې به مونږ عمل کو. نو ويريدون ان يفرقوا، او دی اراده لري دا چې دی جدائی راولي، تفریق اسی کولو ته جدا جدا کولو ته خلک دا فریق ته دما ان زمانه جدا دی ما ته مقابل کې دی. ان يفرقوا دا چې دی جدائی راولي بین الله ورسوله، پمیند الله تعالی او د پیغمبرانو کې. دا الله د پیغمبرانو منځ کې جدائی راوستلو مطلب څه دی؟ چې ته یو نبی نه مانی یا دو نه مانی یا درې نه مانی یا ټول نه مانی، ته صرف الله منم پیغمبران نه منم. دا پیغمبرانو له پوټینګ باندې پیغمبر جوړ شوی رسو ولې دا پرای پیغمبر جوړ شوی ری ولې دا په خپل پیغمبر اعلان کړی دی. نبی چا جوړ کړی دی ورسو دا هم الله تعالی نبی جوړ کړی دی، الله تعالی را لګلې دی. نو ته څنګه الله تعالی منی؟ کله تعالی دې منو د الله نه انبیا باندې بیا منل ما
نو بین الله و رسوله الله منل او پیغمبران نه منل دا د الله او د پیغمبرانو منځ کې جدایي شوه. ورسوله او د پیغمبرانو کې ویقولون دی وایي نؤمن ببعض، نو د انبیاء کرام علیهم السلام کې به یو نبی منځ کې جدایي نه راولي. قرآن کریم دا مضمون بار بار بیان کړی دی چې د انبیاء کرام علیهم السلام منځ کې به جدایي نه راولي، ټول به مني. نبی علیہ السلام خود د دین هم منع کړی ده، حالانکه نبی علیہ السلام امام الانبیاء دی، سردار الانبیاء دی او سید الاولین والآخرین دی. د ټولو انبیاءو نه درجه د نبی علیہ السلام اوچته ده، او د هغې باوجود نبی علیہ السلام د دې بار بار تاکید کړی دی چې ما ته به په نورو پیغمبرانو داسې فضیلت نه راکوئ، کله وی لا تفضلوني او کله وی لا تخیروني، ما له به داسې غوروالي نه راکوئ چې د بل نبی شان کې کمی راشي. بعض اوقات یو سړی د نبی علیہ السلام داسې تذکره وکړي او بیا مقابله کې یو بل نبی راوالي او د هغه داسې معلومیږي د خبرونه چې ګویا کې دا بل نبی نعوذ بالله کمی او په ده کې نقص او دا یو نبی کامل و. نبی علیہ السلام د دین اصل کې منع کی. د نبی علیہ السلام فضیلت ارسو په خپل ځای ثابت دي، لیکن داسې فضیلت په نبی علیہ السلام دپاره نه ثابت دی چې د بل نبی هغه شان کې کمی راشي. ټول انبیاء کرام علیهم السلام مبارک خلق دی، بابرکت خلق و برگزیده و الله چان کړي وو. ها د نبی علیہ السلام بذات خود منقبت بیانول شي، د نبی علیہ السلام بذات خود نور پیغمبرانو سره موازنه مکوه او د نبی علیہ السلام منقبت بیانوا، فضائل بیانوا، بالکل صحیح ده، خو د بل نبی سره کمپیریزن مکوه چې د هغه شان کې کمی راشي. لا ان یفرقوا بین الله و رسوله، نبی علیہ السلام فرمایي چې دا مه وایي چې زه په یونس علیه السلام باندې اوچت یم. په دې پیغمبرانو کې نبی علیہ السلام د یونس علیه السلام نوم اخیستی دی، مالا په یونس ابن متا باندې داسې فضیلت او غوروالي مه راکوئ. دا نبی علیہ السلام ولې دا خبره کی؟ یونس علیه السلام په دنیا کې هغه د مئی خېټې ته تللی سمندر په ویښ کې دی، یعنې ګویا کې د ځمکې د مخ نه ښکته شوی دی، او نبی علیہ السلام هغه خو الله تعالی بره اسمانونو ته او عرش ته رسولی دی. نو چې ته دا ونه وایې چې زمونږ خو نبي کم دی ته تللی او ستاسو نبي کم دی ته تللی دی، نعوذ بالله ستاسو نبي وکته تللی اوبو ته لاندې او زمونږ کم دی ته رسېدلی دی. نو هسې نه چې دا ووایې چې نبی علیہ السلام خو دونه چې دی اوچت رده نه، داسې به نه کوئ. ویقولون نؤمن ببعض، او دی وایي چې مونږ ایمان نړو په بعضو باندې، ونکفر ببعض، او مونږ انکار کوو په بعضو سره، بعضې منو بعضې نه منو. دی دا خبر کې داسې به نه کوئ. که چا داسې وکړو قرآن رسوي اولئک هم الکافرون ګوري. ویریدون دی اراده لري ان یتخذوا، دا چې دی ونیسي بین ذالک پمیند دی کې، یعنې پمیند دی ایمان او د کفر کې، سبیلا یو لاره د نجاتو. یو سړی چې په دې طریقې سره زه نجات ومومه او زه به هدایت ومومه، نو داسې نشي کېدی. دا ګمراهي ده، دا خواهش پرستی ده. که صرف د الله تعالی په ذات باندې ایمان کافي وي، نو دا ایمان خو د ابلیس او د شیطانو مو. ابلیس هم د الله تعالی په ذات باندې ایمان و، دا خو چې نه چې نو. صرف د الله تعالی په ذات باندې ایمان کافي نه دی. ټول ایمانیات به منې چې څومره دي، چې څومره د ایمان دپاره ضروري خبرې دي، هغه ټولې به منې، نو الله به مؤمن کامل جوړېږي. کني نو خواهش پرستی کی. اولئک دا کسان چې دي، اولئک کې د چا ذات طرف ته اشاره ای، خو دغه صفات پکې ملحوظي، یعنې دغه ناکاره صفتونو والا خلکو. اولئک دا په دې مخکې آیت کې چې کوم خبرې بیان شوې، دغه ناکاره صفتونو والا خلکو چې څوک د الله او د پیغمبرانو منځ کې فرق کی، جدایي راولي، پیغمبرانو منځ کې راولي، بعضې منو بعضې نه منو، دغه ناکاره صفتونو والا خلکو. هم الکافرون، هم دی کافران دی. الکافرون کې الف لام د پاره د کمال دی، کامل کافران هم دک دي. دا نه چې دا نیم نیم مؤمنان دي، دې کې پرسنټیج نشته په ایمان کې چې 2% ایمان دی او 2% کفر دی. کامل کافران دي.
او حقا برحق تاکید د پاره دی حقا یقینی طور باندې او پرشتینی سره واعتدنا للکافرین او مونږه تیار کړې د پاره د کافرانو عذابا مهینا عذاب سپکونکې مهینا اهانت نه توهین او سپکوالی توي صرف عذاب نه سپکونکې عذاب دی الله ته هر مؤمن مسلمان ساتي والذین آمنوا د دې مقابله کې کامل مؤمنانو او هغه کسان چې ایمان نوړل دي بالله په الله تعالی باندې ورسوله دا په پیغمبرانو باندې دا کامل ایمان د پر سر دا خبره کافی نه چې الله باندې ټول پیغمبران نور ایمانیاتم دي خو چون کې ذکر دغه شورو د يهود او نصاراو هغه د نبی اسلام نه انکار کول ځکه قران کریم الله او پیغمبران یادي ورنه ایمانیات پر فرشتیم دي او تقدیرم دي او کتابونم دي او د قیامت ورځم ده ولم يفرقوا او دی جدائی نه راولي بین احدن پمین دیوتن کې احدن کې دا پیغمبران یادي په پیغمبرانو کې په یو تن کې دی جدائی نه راولي منهم د دینا یعنی دا نه چې دا یو پکې نه منو او دا یو پکې نو نه ټول پیغمبران دي اولئک دا صفاتون ولا خلق اشهد الله تعالی په ذات ایمان دي پیغمبرانو باندې او تفریق نکي دا خلق یادي سوف یوتیهم زمخشری سوف دغه پرانی استقبال لپاره یعنی ان قریب الله ودی ورکی او روح المانی چې دا سوف د لپاره تاکید دی نو معنا سو یقینا ور کوي الله تعالی دیتا تاکید د لپاره ځکه هده چې چا وایي چې انسان په پتنی مرینو نه پس ملاويږي او دا خو د دودار سودار چې کله به یو کنه به نه دا به مها ملاويږي الله چې وعده وکړه نو الله تعالی د خپل وعده نه رستو کیږي نه سوف یوتیهم یقینا او خامها الله تعالی به ورکوي دیتا اجورهم اجرن ددی اجور جمع د اجر دا ثواب توي چې اصل کې د اجر معنا اجرت ته مزدوری چې ته مهنت وکې ته د خپل مهنت ثمره او پل ملوشي قران کریم د تعبیر اجور کو چا تاسو ایمان نه وړل او مهنتونم کړی دي الله ورته ثوابونه او بدله درکې وکان الله غفور الرحیم باقی انسان کمزور دی نو خطا وتم کی گناہونه وتم شوی دا وت الله تعالی معاف کی وکان الله دی الله تعالی غفورا ډیر بهون کې انسان نه کډیر گناہونه شي الله وت معاف کی یو عربی باندې چې توی دا باندې اوسیدون کې تا هغه ته چای مرد لره روان دي ویسه چل وکیږي وچاله ورزم خاله وی الله له ورزي وی رحمان ذات له ورزي وی چې رحمان ذات لدم بیا پروا نشته دي مطلب چې هو رحمان دې کنه او د رحمان هغه ذات چې د رحم او د کرم سه انتها نی بیا قرآن غفور ډیر بهون کې دي ستاره تصور نم زیات الله وبهنه کی او رحیمن ډیر مهربان دی تب سونه سوچو کې الله ستاره سوچ نم زیات مهربان او ډیر زیات بهون کې دی بشکا کسان چې انکار کوي الله تعالی او د پیغمبرانو او دی اراده لري دا چې دی جدای راولي په من د الله تعالی د پیغمبرانو کې اوای دی چې موږ ایمان وړي په بازو باندې او موږ انکار کوو په بازو سره او دی اراده لري دا چې دیونی سی پمیند دې کې ولاره دا صفاتون والا خلق چې دي دی کامل کافران دي پرشتینی سره موږ تیار کړی د پاره د کافرانو عذاب سپکونکي او ها کسان چې ایمان وړل دي الله تعالی دا په پیغمبرانو باندې او دی جدای نه راولي امین دی وطن کې د دینه دا صفاتون والا خلق چې دي یقینا الله تعالی باور کوي دي ته اجر نه دي او دی الله تعالی ډیر بهون کې مهربان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك
وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسألك مطالبك وستانا أهل الكتاب أهل كتاب عند ذي خبري تنزل عليهم چتنازل کا پدی باندے کتابا من السماء یو کتاب دا اسماننا فقد سألو موسیٰ پس یقیناً سوال کرو دی دا موسیٰ علیہ السلامنا اکبر من ذالکا دیر لوی دا دینا فقالو پس دیویلو ارنا اللہ جہرتن اخی منتا اللہ تلا مہامخ فأخذتهم الصاعقة پس انیسلو دیلر تندر بظلمهم فسبب دا ظلم کولو ددی ثم اتخذوا العجل بیادی انیسلو اسخلرا پبندگ سرا من بعد ما جاتهم البینات رستو دائنا چراغلو دی توازح دلائل فعفونا عن ذلك پس مافی اکرمنگ ددینا وآتینا موسیٰ اور کڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا سلطانا مبینا غلب سرگندا ورفانا فوقهم الطور او منگا پورتا کڑو دا پاس دی تور غر لرا بمیثاقهم دا پارا دا وادی دی وقلنا لهم اویلو منگا دیتا ادخل الباب سجدا داخل شیطاسو پا دروازہ باندی پس سجدہ کون کی وقلنا لهم آویلو منگ دیتا لا تعدو فی السبت تاسو دا حدنا تجاوز مکوے دا خالی پروس کی واخذنا منهم او غستو منگا دا دینا میثاقا غلیظا وعد مضبوطا پدې دوانو آیتونو کې د یهودو مذمت بیانېږي د نبی علیہ السلام د زمانې د یهودو مو او د دې چې کوم اسلاف او آباو د موسی علیہ السلام د زمانې نه دا ټولو مذمتونه بیانېږي د نبی علیہ السلام د زمانې د یهودو او د دې د آباو اجدادو د اسلافو ټول عادتونه مشترکو څنګه چې هغه موسی علیہ السلام ته ایذا او تکلیف رسوله ناجایز مطالبات به کولو هغه شان مطالبات د نبی علیہ السلام نم کولو د آیاتونو کې د یهودو مذمت بیانې مخکې بیان شو چې کوم خلکو د انبیاء کرام علیهم السلام منځ کې فرق کړی دی جدایي راوستل دا کافران دي دا یو مثال یهودم دي یهودم انبیاء کرام علیهم السلام کې فرق کولو موسی علیہ السلام منو عیسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام نه منو دا په دې سره کافران دي او د دې یو ذکر دی آیتونو مبارکه کې روح المانی لیکلی دی چې یهود سکسان را نبی علیہ السلام ته او دی نبی علیہ السلام ته وی چې موږ تاسو سره بیعت کو یعنی موږ تاسو پیغمبر ومنو اسلام به قبول کو د نبی علیہ السلام زمانه کې بچي وسړی اسلام کې داخله دو اب بیعت کو نبی علیہ السلام سره یا به نبی علیہ السلام بیعت په اسلام غستو په اطاعت باندې چې تابعداري وکوي د امیر خبره به اوري او نور د وخت مطابق څه اهم خبرې به نبی علیہ السلام بیعت کې ذکر کولی چانه په جهاد باندې چانه د مور او پلار په اطاعت باندې چانه ارچا سره خیر خواهی کولو په دې خبرو باندې نبی علیہ السلام بیعت اغستو نو د یهود نبی علیہ السلام ته وایي چې موږ تاسو سره بیعت وکړو خو په دې شرط باندې چې تمون ته یو کتابو چې د اسمان نوي او لیکل شوی وي او په یو ځای باندې هغه مونږ ته راوړي او چای کې دا خبره ذکرې روح المانی صراحتن ویلي دي چې الله تعالی وی چې دا کتاب زما د طرف نه پلانکی يهودي په نوم باندې دي یعنی باقاعده الله تعالی باینه یو يهودي ته دا خبره وکړي چې دا زما د طرف نه کتاب دی او پلانکی ته
او کې دا خبره لیکلي چې دا نبی اسلام د الله رسول یعنی زما پیغمبر دی. نو داسې خط او داسې کتاب مونږ ته راوړه. دا ډېره ناجایزه مطالبه وه، ځکه دا دی به طور ضد او عناد دا خبره کوله. حسن بصری رحمت الله علیه وی کچری دی کې واقعي طلب صادق وي او واقعي دی د ادب کې دنه دا سوال کړي، مطالبه کړي وي چیرې مونږ له یو کتاب آسماني د اسمان نه لیکل شوی مونږ له راوړه. نو ممکن ده چې الله تعالی به دا مطالبه پوره کړې وي، ځکه الله تعالی ته څه ګران دي، کم کار الله ته ګران دی. او الله غواړي د خپلو بندګانو هدایت او خیرخواهي خو الله تعالی غواړي، ځکه الله تعالی دونه سلسله د انبیاء کرامو چلولې ده. خو چونکې ردي سوال چې و نه د تعنت او د ضد او د عناد په دې سره نبی علیه السلام ته تکلیف هم ورسېدو. الله تعالی د آیتونه نازل کړو چې دا کوم اهل کتاب ستانه مطالبه کې د یو کتابو د دینه ګرانې او سخت خبرې د دې مشرانو کړي دي. دا ډېر بې ادبه قوم دی کې ادب نشته چې پیغمبر سره به څنګه رویه ساتي، څنګه مطالبه وکړي. یو سړی سوال کې د سوال هم څه آداب دي که نه. یو سړی خامخا د یو مشر نه، هغه په علم کې مشر دی، په عمر کې مشر دی، اخلاقو کې مشر دی، هغه نه چې ته مطالبه کې او سوال کې د هغې هم څه تقاضي او څه آداب دي. الله تعالی انسان ته عقل ورکړی دی چې سوال کې مطالبه کې او اعتراض دی یو اشکال دی ستا، نغم په یو ښکلي انداز کې پیش کا او بیا ناجایزه مطالبه مه کوه او دا چې د خواهش پرستی مه کوه. حقیقي مطالبه وکړه نو ستا هغه سوال به پوره شي. نو دی دا سوال چې دا ابهام دی ته نه و نه اشکال و، دا دی راسې یو خوند او مزاق یې ورکړو. نو نبی علیه السلام ته یې وویل موسی علیه السلام ته الله تعالی کتاب ورکړو، توراتو په تختو باندې لیکلی شوی وی دا شان مونږ ته کتاب راکا. آیا دې نه سړی تپوس وکړي ولې په موسی علیه السلام په کتاب کې دا خبره لیکلې وه چې دا کتاب د الله له طرف نه پلانکي پلانکي یهودي په نوم باندې دی. آیا دا خبره هلته وه چې تاسو داسې مطالبه کوئ چې الله تعالی به اوس د هر یو کوتغو بوتغو ته به وي چې دا زما کتاب دی او ستا په نوم باندې دی او دا نبی علیه السلام د الله تعالی رسول دی. ولې گویا کې الله تعالی ته ضرورت دی ستاسو او تاسو غني برابر یا په خپل کور کې هو الله تعالی تاسو منت او سماجت کې دی. مطلب خدا شو هدایت خو د انسان ضرورت دی، د الله تعالی ضرورت خو نه دی. نه انسان داسې مطالبات شروع کړي دته به هدایت کم ځای نه میلو شي. په دې یهودو اسې د الله تعالی لعنت او غضب نه دی راغلی، خدا بې باک او بې واک دي. دې کې نه ادب شته، نه اخلاق شته او نه په دې کې علمي پیاس او علمي طلب شته دی. صحابه کرام رضی الله عنهم چرته داسې سوال نه کړي، داسې مطالبه نه کړي چې مونږ تریم باقاعده یو خط راشي او مونږ تریم باقاعده یو کتاب راشي د مونږ په نوم باندې. هغوی نبی علیه السلام کلام ورید او ایمان یې راوړو. نو دوی وی چې قرآن کریم خو تا باندې فرشتې راوړي، مونږ ته خو نه فرشتې ښکاري او نه الله تعالی ښکاري. خو ته وایې ما ته دا وحی راغلی نو مونږ ته څه بجله تا باندې راغلی دا که نه. مونږ له مشاهدې باندې کتاب پکار دی. بلکې روح المعانی لیکلی دی چې هغه کتاب چې په آسماني خط باندې لیکلی شوي، یعنې دا نه چې تی دلته کې ولیکي، باقاعده لیکلی شوي خط هم آسماني وي او آسماني صحیفه وي او هغې کې لیکلی شوي مونږ له راوړه. قرآن کریم نبی علیه السلام ته به طور تسلي دا خبره کړي او دې د مشرانو عادتونه چې موسی علیه السلام سره کم شوي او کم واقعات شوي او تم ذکر کړي او اجمالا ذکر کړي. دا واقعات او په لومړنۍ سپاره کې تفصیلا بیان شوي دي او تیر شوي دي. او په سورې اعراف کې نهمه سپاره کې د دې تفصیلا ذکر بیا هم را روان دی. قرآن کریم بیان کې یسألک اهل الکتاب، سوال کوستانه او مطالبه کوستانه اهل الکتاب، اهل کتاب چې دلته مراد ته یهود دي. نو دې کې د یهودو مذمت بیانې ان تنزل علیهم، دا چې تنازل کا پدی باندې کتابن یو کتاب من السماء د اسمان نه، وی د اسمان نه یو کتاب. وګوره دا شان مطالبه د مشرکین هم کړې وه چې دا ذکر په اومه سپاره کې را روان دی. په سورې انعام کې خوبهو دک شانتې گویا کې دی له چا یو قسم بوټي ورکړې ده چې د پیغمبر نه هم دک مطالبه به خامخا کوي. حالانکه قرآن کریم هغه معجز کتاب دی چې زنده معجزه را
تاسو یې اورئ، تاسو ته په دې کې څه نقص نه ښکاري، په تاسو په دې کې څه عیب نه ښکاري. عربو وانته کې خلکو د قرآن کریم مخې ته خپلې پنډې ښکته کړې، هغې نه تکبر ختم شو او تاسو له دا مطالبه د اسمان نه بل کتابا من السماء، یو کتاب من السماء د اسمان نه. نو فقد سألو موسی، پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی تسلی ورکي. دې کې د یهود دا مختصر ذکر شوی دی چې نبی علیہ السلام ته تسلی وشي او د دې ته د خپلو مشرانو کرتوتونه او د هغې هغه ناجایزه مطالبات ورته مخې ته شي چې دا خو بلکل زموږ مشرانو هم دغه شان کول او موږ هم داسې کوو. فقد سألو موسی، پس یقینا دی سوال کړو د موسی علیہ السلام نه. نو دی خو سوال نو کړی، دی خو د موسی علیہ السلام په زمانه کې نو. فقد سألو آباؤهم، د دې پلارانو مشرانو سوال کړو موسی د موسی علیہ السلام نه. اکبر من ذالک، ډیر لوی د دینا. دا خو د دې کتاب غواړي او د دې پلاران خو دې بخلي دي. هغې خو د موسی علیہ السلام ته وی مونږ ته الله تعالی مخامخ وښیه. دا چې هغه موسی علیہ السلام ځان سره او یا سرداران بوتلي وکړو تور ته، او هلته کې الله تعالی موسی علیہ السلام سره کلام وکړو. یو سپینه وریځ راله، موسی علیہ السلام بره کوهي تور ته وهت او دی لاندې ولاړو. یو تکه سپینه وریځ راله، الله جل شانه موسی علیہ السلام سره کلام وکړو او دی واورېدو. چې دی موسی علیہ السلام راکوز شو، یو سم اطمینان شو کنه، دی وینا زمون کم دی کې اطمینان شو، موږ نه تولی دی نام الله تعالی ولیدو. موږ ته سپه د تاسو الله تعالی لګیاو او کنه بل څوک د سره لګیاو. یو خو باندې یقین وکړو چې موږ الله تعالی په خپل سترګو باندې مخامخ وینو او تاسو سره خبرې وکړي. نو دونه بیا ادبی دی وکړه چې موږ به الله تعالی مخامخ وینو، بیا الای به زموږ یقین ناشي. دا سه یقین دا ته په خپل سترګو باندې یقین کې چې دا الله تعالی مخامخ وینم. لیکن که ډېر ناجایزه مطالبه وه د الله تعالی له طرف نه په دې باندې اور راغی او دې مړه شو په ټایم باندې. خو بیا موسی علیہ السلام دعا وکړه چې زه به شاته بني اسرائیلو ته څه وایم چې دې او یو کسانو دا خو وایي مني نه چې ستاسو پلارانو دا کار وکړو نو الله تعالی دې مړه کړو. هغوی وایي نه دا تابوت لو په بهانه باندې زموږ نه دې واغېستلو، زه بني اسرائیل څنګه مطمئن کومه. نو بیا موسی علیہ السلام دعا وکړه، الله تعالی هغې دوباره را ژوندي کړو. نو قرآن وی د دې پلارانو خو ډېره غټه مطالبه کړې چې دا سړو په کار نه دي، دونه ناجایز سوال او دونه ناجایز مطالبه د دې پلارانو کړې ده. فقد سألو، پس یقینا سوال کړو د دې پلارانو موسی د موسی علیہ السلام نه. اکبر من ذالک، ډېر لوی من ذالک د دینه غټه مطالبه یې کړې وه. نا غټه مطالبه څه وه؟ قرآن کریم په خپل بیان کی. فقالو، پس دی ویلو ارنا الله جهرتن، اوخیا مونږ ته الله تعالی مخامخ، جهرتن مخامخ چې مونږ په خپلو سترګو باندې وینو. نو دا سوال غټو د دې کتاب نه. قرآن وی فاخذتهم الصاعقه، پس اونیسلو دی لره صاعقه تندر تم یو صاعقه اور تم تندر موري. نو صاعقه تو تندر اور په دې باندې راغی، نو دی اوس وزول او دی مړ شو. ولیکن الله تعالی بیا دی را ژوندي کړو د موسی علیہ السلام په دعا سره. بے ظلمهم، په سبب د ظلم د دې مطالبې ته ظلم وي، د دې چې موږ د الله تعالی مخامخ وینو نو قرآن کریم دې ته ظلم وي. حالانکه دغه شان سوالات پیغمبرانو هم کړي دي. موسی علیہ السلام په خپلم الله تعالی ته سوال کوي، الله ته ما خپل ځان وښیه چې زه تا ووینم. نو الله تعالی په موسی علیہ السلام باندې تندر او یاور نه دی نازل کړی. ابراهیم علیہ السلام سوال کړی، یا الله ته ما ته وښیه ته مړي څنګه ژوندي کوې؟ رب ارینی کیف تحیی الموتى، ته به دا مړي څنګه ژوندي کوې؟ په ابراهیم علیہ السلام ته قرآن کریم ظلم نه دی ویلی او نه په باندې دا شانتي عذاب راغلی دی. اصل کې سوال انداز ځان دی که نه، د دې د انداز د ضد او د عناد او د هټ درمیو او د بې ادبیو او دغه حضراتو چې کوم سوال کې د شوق په انداز کې کړی دی او د اطمینان دپاره یې کړی دی، نه د الله تعالی په قدرت باندې څه شک او نه دا نه چې دا نه کېږي ګڼې، ادب پکې ډېر زیات و. موسی علیہ السلام چې یا الله ما ته خپل ځان وښیي چې تا ووینم، دا د شوق دپاره دا څه کړو.
نو الله تعالی په باندې عذاب نازل نکو. نو ته قران کریم ظلم ویل دی او دی خو شوق موک نو اسی چې کم نه نو خند ولور کو دی خبرو. ابراهیم علیه السلام چې یا الله ما ته وای چې مړی څنګه ژوند دي کې نه دانه چې غني شک د الله تعالی په قدرت کې او د اطمینان قلبي د پاره چې را پسترګو یو انده بل څنګه ای نو دیو جن په ابراهیم علیه السلام باندې ملامت یارانه او دی باندې ته قران کریم ظلم وای به ظلمهم په سبب د ظلم د دی نو قران کریمی الله تعالی په اور نازل کو. ثم اتخذوا العجل بیاونی سلو دیس خیلرا دی بیا سخیرونی سو سخیرانی سل خو سب گناہ کار نه لري دا زمیدار سار ما همرانی سی دا زنانه رانی سی او پریزیه دلته کې ثم اتخذوا العجل الها دیونی سو سخیلرا په بندګي سره دا واقعا د دې مل نه مخ کې شوی دا د سخیدا بندګي باندې نسل دا مخ کې شوی دا او دا د الله تعالی مخامخ لیدل واقعا رستو شوی دا په قران کریم دا خبره مخ کې ذکر کړه او د سخیدا نسل رستو ذکر کو. دا د قران کریم یو ناشنا انداز دی کله واقعات په ترتیب سره بیان کی کله به ترتیب بیان کی په اړ یو کې ځان له حسن دی دا فصاحت او د بلاغت بلا اندازونه دي دا د قران کریم انداز دی او دی باندې چا دا اعتراض عربو نه کړي چې دا څنګه خبره ده دا به ترتیبی ولې راغلی ده. د قران کریم مثال د ملغلرو دی ملغلره کچری په یو تار کې واچ نو خن کی امیل ته جوړ شي او ملغلره چې کله وشیندي او خوري وري او غره دا نور ځان له حسن پیدا کی دا د قران کریم انداز دی کله واقع په خپل ترتیب سره بیان کی ځان له حسن پیدا کی او کله مخ کی رستو کې ای کی نور خن پیدا شي پای کې. ثم اتخذوا العجل اصل کې دا ترکید د ادنان اعلاتا دې د کتاب مطالبه وکړه د کتاب نه بعد داینه غټه مطالبه د الله تعالی د مخامخ دلیدو نو دا غینم غټه مطالبه د سخی بندگی ده یعنی چې انسان دون پریوزی او دومره انسان چې نه کمکل شي چې ستا مه ته سامری د کالو نه سخی جوړ کو او تاسو ته قتل چې هغه سونار او زرګرو هغه کالی راغون کړو د خلکو نه او هغه په اور کې واچولو او داینه سخی جوړ کو او دی وته قتل دی مهتا او هغه سخی ته دا موږ خدای دی د دومره پریوت خلکو انا کې دا څومره لوی خلک دی د انبیاء کرام علیهم السلام اولاد دی د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام ته کې لوی انبیاء په دې کې موجود دي زنده معجزات دی ولیدلو تورات شریف نمخ کې معجزات برا دي لیدلې دي دا د فرعون په بحیره کلزم کې غرق کېدلو او دا بحیره کلزم کې داسې لارا جوړېدل مخکې چې تشوي دي او الله تعالی د موسی علیہ السلام په لاس مندار سو کړ دادی په خپل سترګو کتلو په دغه د سمندر کې دی راوړې د بچو او هغه پکې غرق شو 14 لکه فوج د دې هر څه باوجود دی را لګینو هغه سخی ته خدای وایي او موسی علیہ السلام دغه وخت کې کوه تور کې هغه د قران د کتاب غستوره پر راغلو د تورات او دلته کې دی وی چې موسی علیہ السلام لیټ شو هغه وادر لګو ورځو کړه او سیوای کړې سلیخ ورځې تیر کړې او واده د میاش کړي و ودی موږ نه کې خدای جوړ کو او موسی علیہ السلام پسې الته ګرځي او خدای دلته کې پس فکر راغله دی د قران لکه داسې خلقوم د يهودو. ثم اتخذوا العجل بیا دیونی سسخیلره په بندګۍ سره من بعد ما جاءتهم البينات رستو داینا چراغ دیتا واضح دلائل او معجزات په خپل سترګو لیدلې دي که دلائل نو راغلي بیا هم دا کار نه خو دا که دلائل نو فرض کا موسی علیہ السلام نمو نو بیا هم دا بت پرستی او د سیدا بندگی دا ټیک نه را پدې مکه مکرمه کې دا سه خلکو چې هغه اسلام نه دی لیدلی او هغه قران نه دی لیدلی نبی علیہ السلام نه دی لیدلی انبیاء کرام نه دی جاهلیت ته او هغه په جاهلیت کې هغه بت پرستی ته غلط ودا کار غلط دی چې انسان کې عقل سلیم وي او سلیم الفطرت وي نا بخامه بت پرستی ته غلط وایي. زید بن عمر بن نوفل بخاری کې روایت ده د نبی علیہ السلام نه مخکې تیر شوی دی او د مکی والد ته چې کوم بت پرستی کوي دا غلط کار دی په خپل لاس باندې تاسو بوتان جوړوي ته خدایان وای دم نه عقل منی دا خبري
او دې رب د حق د طلب د پر ملک شام ته تلو او هلته کې بیا يهودو سره ملو شو ویزو د نجات لار لیدل غواړم هغه وته نجات خاص نشتا وی د يهودو خدغه نظریه ده چې کومګه د سپی بندگی کړي را یو سوره دی دا به جهنم کې سوزونو بیا به راځو به یاوی ورځ یاوی صالح ورځي دوته دور نه خزان بچ کوم څنګه به ورته داس مذهب نه قبلوم نصارا ته وی هغه وته چې را داسې نجات نشتا نو دوته چې د خدای دور نه بچ کوم تاسو بیا ما ورته ورځوي نو دی وروته ملک شام نه ادو یا الله تګواشي چې زګور د ابراهیم علیه السلام په حق ملت باندې ما او زره دې مذهبونه بالکل بیزار ما بت پرستین او د شرک نه دا هغه خلق دی چې دی اسلام نه دی لیدلی نه کتاب لیدلی نه انبیاء کرام اولاد دي او دا لري د بت پرستی په مذمت پکې موجود و نبی اسلام چرته شرک نه کړي او بکر صدیق صاحب چرته شرک نه کړي عثمان رضی الله عنه چرته شرک نه کړي الانکه دا بوتان مخامخ موجود وو نو دا خو دیله واضح دلایل لیدلو که دلایل نمو نو بیان دا بت پرستی د انسان عقل وی چې دا ټیک نه ده انسان الله تعالی سم عقل ور کړی سم فهم ور کړی دی او دې دا عقل او فهم به کم دی استعمالي د شرارتونو لپاره او مطالبات لپاره من بعد ما جاءتهم البينات رست داینا چراغلو دیتا واضح دلایل وفعفونا عن ذلك پس مونږه معافي وکړه د دې کارنا بیا مونږ دې ته معافي وکړه حالانکه حکم خدا پکارو چې معافي بالکل نشتا تاسو داسې جرم کوي چې دا ناقابل معافي دی چې چا د سپي بندگی کړی دې ته معافي بالکل نه کیږي لیکن الله تعالی بیا رحم وکړو موسی علیہ السلام دعا وکړه موسی علیہ السلام چراغ دې د سپي په بندګۍ کې لګیاو د نر ځامن تاویدل د سپینا غیر چاپیر طوافونه کولو موسی علیہ السلام په لار کې خبر شو چې ستا قوم شاته په فتنه کې مبتلا شو او هغه د سپي بندگی شروع کړې ده موسی علیہ السلام سره تورات نسخې وي تخته ویلسو اچ څنګه راغی وی کته نو قوم د سپي نه غیر چاپیر تاویدلو اکثریت په دې کې مبتلا و موسی علیہ السلام ډېر جلالی و د ډېر غوسینه تورات او نسخې هم کې خو دي خپل رور هارون علیہ السلام لرانت مشرو هغه د ګیری نمونی سو د سر نمونی سو الکه تکم دی چې دی دا کار شروع کو ته ما پریخي خپل جانشین او نائب می ګرځولې وي د موسی علیہ السلام خیال لا چې غني هارون علیہ السلام با په ذمہ داری کې کوتاهی کړي ځکه به کوم داسي شي او ته ابن امي لا تاخذ برحيتي ولا براسي زما د مور زویا زما ګیر او زما د سر منیسا او ما باندې د دشمنان مخ خوشاله وا وې دي چې وګوري چې هغه رول خپل کې یو بل سرون خطر دسته غریبان شو دي به خوشحالي پدې او د مور واسطه ذکر ورکړه چې موسی علیہ السلام له الله تعالی سره ناشنا جلال ورکړو د مور په دینوم کې شفقت ته حالانکه د سکر ور د صرف د مور رور نه دی دا سکر د مور خپل یو دی او د مور واسطه ذکر ورکړه چې موسی علیہ السلام کې لک شفقت راشي او ما باندې نرمي وکي خیر بیا موسی علیہ السلام کوی شو چې د هارون علیہ السلام څخه کوتاهی نشتا په قوم دا سره قوم ته ترغیب وداته وسو وکړو قوم بیا په جړا شو چې موږ غلطي وشوه موږ توبه وباسو معافي غواړو کارنګ معافي وي موسی علیہ السلام دعا وکړه جدي معافي غواړي وی معافي دار چې دی با خپل ځان چې کم نه وجني ځان به وجني دا ودان دا وجل دا دیر پر معافي ده او ځان د چا لاس ورځي د انسان خپل اولاد له لاس نه ځان له بس ورشي موسی علیہ السلام دا خو بګران شي ویزه دا سی وکړي چې دی یو بل چې کم نه قتل کی او یو بل باندې را باندې کی یادا چې چا بندگی نه رکړي ای ورولګي او دی بچ کم نه قتل کی او دا قتل کېدل دا معافي ده که یو سړی دا څنګه معافي ده نو دا معافي رکنه مر خاصه به انسان لراضي او دا مرګ دا د معافي مرګ دی آخرت کې به خبره پاک شي کیسه به پاک شي نو دا معافي دی لپاره خدای مرګ موسی علیہ السلام دا به څنګه کیږي چې دیو بل تګوري چې دا د ما پلار دی دا د ما رور دی دا د ما عزیز دی دا پلار به څنګه در تور را بغوما ایر پر الله تعالی دا بندوبست کو چې دا وریاض براشي ساری مالو او بدیری چې کوم نو کته ناس وی دا چې نور سر بتوري وي
او دیل دی رابغی سار نه تر مازیګره پورې شروع دا آه بوکا او چغې هر څه شروع د مازیګر په ټایم کې موسی علیه السلام الله ته پس یا الله بس کې وی بنی اسرائیل هلاک شو ختم شو یا الله بس کې معافي وکې پس الله تعالی ټیک ته معافي وسو شو چې څوک مړ شو امړ شو داغي معافي قبول ده چې کم زخمیان دي داغي معافي قبول ده چې کم پاتې ری به داغي قبول ده او یا زره بنی اسرائیل په دا ورځ باندې قتل شوی دي دام د الله تعالی رحم او کرم په دی باندې کني مخکنو قومونو باندې خو به اور نازل کو پای خو به د کانو باران شو پای خو به د اسمان نه چغه والی شو پای خو به زلزلې رالی او دلته کې بنی اسرائیل یک مشت او د ویه ختم نشو کني د الله تعالی نه څوک تاسو کولی شي که په دې الټا کړي چا به تاسو کړو الله تعالی دې ته صبر وکړو موسی علیہ السلام راتلو پر یو بیا ته معافي وشو قرآنی فعفونا عن ذالک پس موږ معافي وکړه دې نه بیا هم دیتا واتینا موسی سلطانا مبینا او ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته سلطان غلبی توی حجت او دلیل توی مبینا سرګند واضحه دلته کې تانوی رحمت الله علیه د سلطان نه مراد روب اخلي یا الله تعالی موسی علیہ السلام ناشنا روب ورکړو دومره روب الله اکبر دا قارون کې دا د موسی علیہ السلام د ترز دیو دغه هغه تربوري وا چې موسی علیہ السلام مخکې لاړو د شاته پاتې شوما او د الله تعالی مال او د مقابله کې راغی منافقو نو دیو زنانه سره خبر وکړه چې موسی علیہ السلام کله کلام کی او تبلیغ کی ته په پاسه ته په اعتراض وکي هغه تیار کړی و په پیسو باندې لالچ ورکړو موسی علیہ السلام یو بنی اسرائیل ته دعوت ورکو ناشنا بلیغ انداز کې لګیاو دې قارون ته پوښتنه کتا یو غلطي وکړه کتا نه فرق زنا وشنو دای به حکمي وی زما به مغه حکمي چې کوم بستاسو حکمي وی تا هم دا کار کړی وی چا کوم مونږه هغه زنانه پاسې ده الله اکبر موسی علیہ السلام وی تعالی قسم در کوم په ذات باندې چې اسمان هغه پیدا کړی دی او د ازمکه او د کائنات هغه پیدا کړی دی او موسی علیہ السلام زی نبی او تعالی مال تورات را کړی دا سه قسم ورکو چې هغه زنانه باندې رپیدل رالو وجي تاسو نری کړی ته په پاکه د عمل قارون چې نمال لالچ را کړی او زی تیار کړی ما د موسی علیہ السلام دون روبو چې هغه زنانه چې لالچ ارسته شو او فورا توبه تایب شو موسی علیہ السلام یا الله سمکه ته ویني سدا کارونو او ویني سو بیا حدیث کې تر قیامت پورې حقیقت روان دي نو سلطان مبین الله تعالی موسی علیہ السلام ناشنا روب ورکړو او غلبه ورکړو دي ته غانا معافي بل نشتا ځان بد قتلوي با بنی اسرائیل بیا تیار شو دون روب الله تعالی موسی علیہ السلام ورکړو کوي موږ نه کو بیا بس چلو کو نه انکار نشو کول بیا د موسی علیہ السلام مهتا موږ کافی دي سوال کو وستان اهل کتاب دا چې تنازل کا پدی باندې یو کتاب د اسمان د طرف نه پس یقینا سوال کړو دی د موسی علیہ السلام نه ډیر لوی د دینه پدی وی او هم تعالی تعالی مها پس اونې سلو دی لره تندرو په سبب د ظلم د دی بیا دیونی سلو سلره په بندګې سره او رسو داینا چې راولوي توازیح دلایل پس معافی وکړم د دینه او ورکړم موسی علیہ السلام ته غلبه سرګنده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ورفعنا فوقهم الطور او پورتکړو مونږه د پاسه د دې تور غر لرا بمیثاقهم فسبب د وادي د دې وقلنا لهم او مونږه دیتا ادخل الباب سجدا داخل شي په دروازه باندې سجده کوونکې وقلنا لهم
او مونږ ویلو دیتا لا تعدو فی السبت تاسو تجاوز مکوئ په ورځ د خالقی واخذنا منهم او مونږ اغستیو د دینا میثاقا غلیظا عهد مضبوط فبما نقضهم میثاقهم پس په سبب د ما تولو د دی وادي خپل لرا وکفرهم بآیات الله او په سبب د کفر د دی په آیاتونو د الله تعالی سره وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجلو د دی پیغمبرانو لرا بغیر حق پنا حق سره وقولهم او په سبب د وینا د دی قلوبنا غلف چې زړونه زمونږه په پردو کې دي بل طبع الله علیها بلکې مهر وهلی دی الله تعالی په دی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دی فلا یؤمنون الا قلیلا پس دی ایمان نه وروړي مگر لږ غوندې. په دې دواړو آیتونو کې د یهودو د آباء او اسلافو شرارتونه او خباثتونه بیانې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانی یهودم د خپل مشرانو په نقش قدم باندې روان دي. د موسی علیہ السلام د زمانی نه تر عیسی علیہ السلام تر زمانه پورې یهودو چې کوم ناکار عملونه کړی دي او د خلافه کړی دي قرآن کریم دا غي مختصر طور باندې ذکر کی. مقصود په دې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ده چې دا ستاسو زمانی چې کوم یهود دي دا بالکل دا غي اولاد دی او دا غي په نقش قدم باندې روان دي. د دې مشران هم داسي وو هغه خپل پیغمبرانو سره داسې رویه اختیار کړې و. نو اے حبیبا ته مخه پکېږه ستا په تبلیغ کې څه قصور نشته څه کوتاهي نشته دی خو د دې فطرت چې دی او لون باندې مهرونه لګېدلې دي د دې زړونو ته د هدایت خبره کوزیږي نه. الله په دې باندې لعنت کړی دی غضب به کړی نو د دې وجې نه دی په هدایت باندې ناراضي. دا واقعات په لومړنۍ سپاره کې سورې بقره کې تیر شوي تفصیلاً او په نهمه سپاره کې سورې اعراف کې تفصیلاً بیا را روان دي. دلته قرآن کریم مختصر انداز کې ذکر کی مقصود صرف او صرف نبی علیہ السلام ته تسلی ده او د نبی علیہ السلام د زمانې یهودو ته د دې د مشرانو د کرتوتونو د سازشونو یاد دهانی ده چې تاسو کم از کم دای په نقش قدم باندې مزه داغي انجام څه شو د الله تعالی لعنت او غضب پای باندې وشو. تاسو کم از کم د غضب او د لعنت نه ځان بچ کې توبه واسه صحیح مانو کې ایمان لوړې په نبی علیہ السلام باندې چې تاسو د غضب او د لعنت نه بچ شئ. لیکن ډیرو کم خلکو ایمان لوړو اکثریت په خپل يهودیت باندې برقرار پاتې شو. ورفعنا فوقهم الطور او پور تکړه مونږه د پاسه دی تور غر لره. تور په عربی کې شین غر ته وي. هر یو غر چې شین وي یعنی هغې کې ونې وي او ګیا وي نه ته تور وایي او وچ غر ته تور نه وایي چې هغه لغړ وي او خالي وي تشې ګټې وي. نو تور او شین غر ته وي. تور یو مشهور غر وي توري سینا چې هغه په صحرای سینا کې دی. هغه غر نه یادي دا بنی اسرائیل چې کوم ځای کې وو په کوم میدان کې هلته چې کوم غر او نه غر الله تعالی دې را پاسه پورته کړو. اصل کې دی په خپل د موسی علیہ السلام نه مطالبه وکړه چې فرعون غرق شو تباه شو مونږ له یو قانون پکار دی شریعت پکار دی کتاب پکار دی چې دای مطابق مونږ عمل کو. موسی علیہ السلام له الله تعالی تورات شریف ورکو. تورات شریف چې کله موسی علیہ السلام ته ملو شو او بنی اسرائیل ته وخو نو په تورات کې احکامات لګونته کې سختو. هغه زمانه کې سخت نو خو چې مونږ د نبی علیہ السلام شریعت سره کمپیریزن او موازنه وکړو بیا لږ سخت لګي ورنه هغه زمانه کې هغه احکامات مناسب او برابر وو. الله تعالی په هیڅ یو زمانه کې چا سره زیاتی نه کی. دا سه حکم الله تعالی په یو شریعت کې نه نازلی چې هغه انسان نشي پورا کولی. الله تعالی تکلیف بما لا یطاق نه کی
یو عام انسان به داسې ونه کړي چې په یو ماشوم باندې او یا کمزوري باندې د سخت حکم ولګي، الله تعالی به څنګه داسې وکړي؟ دا چې موږ وایو چې د موسی علیه السلام شریعت سخت نو سخت په دې معنا باندې و چې د هغې موازنت د عیسی علیه السلام شریعت سره وکړي او زمونږ شریعت سره وکړي بیا هغه سخت لګي. لیکن بذات خود د بني اسرائیلو د مزاج او د عادتونو او دغه زماني خلکو دپاره بالکل فټ فاټو اس قسمه سختی پکې نه وه. یهود دا چې د بني اسرائیلو دی خو د مزو عادتو آزاد مزاج و چې څه به یې غوښتو به صاحب یې کولو، چې هغه شریعت دی ولې د احکامات خو سخت دي، دا خو موږ نشو کولی، په دې باندې موږ عمل نشو کولی. چونکې مطالبه دی خپله وه چې موږ شریعت پکار دی او کتاب پکار دی او بیا موږ یې نه کوو، نه منو موږ. نو الله تعالی وایي څنګه به یې نه منې؟ نو الله تعالی پې هغه تور غر اوچت کو. نو یا خدا چې کوم او یا کسان موسی علیه السلام سره تلي وو هغوی وی چې موږ نه منو، دا ګران دی. نو په هغې باندې غر یې اوچت کو او ردیره سرون د پاسه کو. په سوره اعراف کې ردی ذکر دی کأنه ذلة بهم، لکه څنګه چې دا وریځ او یا سفر د انسان د سر د پاسه سوري کړي وي دکه شانتې راغلو. دی ځکه وایي چې دا غر خو هر ځای کې اوچتي، خلک یو ځای کې د غر په ویښ کې اوسېږي نو غر پې اوچت ښکاري. نو داسې اوچت نه و چې غر پې سوری کړو، دا غر الله تعالی د ویښه وباسه. وإذ نتقنا الجبل، یو سی د ویښه وباسلو ته جدا کولو ته وي. الله تعالی ته څه ګران دي؟ دا وریځ اوچتول او غر اوچتول خو الله ته یو برابر دي. دا وریځ څونه درنې وي، په دې کې پټنونو هغه منونو او پټنونو وزن باندې اوبه پرتې وي، الله تعالی اوچتې کړي دي. دا انوار سپوږمۍ چا اوچت کړي دي په اسمان کې؟ دا ولې چا ځوړند کړي دي؟ څو الله تعالی چلی نظام دی د الله تعالی. الله تعالی غر اوچت کو او د فرشته راله او ردی د سر د پاسه بره راوړو، لکه څنګه چې زمونږ د سرون د پاسه دا بره چت دی. وی معنی که نه معنی؟ نو دی بره وکتې چېرې واقعي که چېرې نه منو راغورځي را باندې، نو دی وی او مونږ منو عمل به م کو مونږ. نو هغه ټایم کې خو منله، خو وروستو بیا په خپله واده باندې برقرار او قایم پاتې نه شو، بیا هغه خپل منماني کول او د حد نه تجاوز کو. اسلام کې زبردستی نشته دی او په هیڅ یو شریعت کې زبردستی نشته. خو دا معنا ده چې یو سړی به ته په زوره اسلام ته نه راولي، یو کافر او یو مشرک به ته په زور او زبردستی په توري په زور به اسلام ته نه راولي. هغه به ته بالکل ښه کنوینس کې، هغه به مطمئن کې تو ښه برابر به بریف کې بیا دغه خپله خوښه ده که ایمان نه وړي که نه وړي. خو کله یو سړی خپله ایمان یې راوړو کلمې وویله، نو کلمه ویلو مطلب دا دی چې زه به اوس هر څه منم به، دا یو اګریمنټ دی، دا ایمان راوړلو دا کلمه ویلو چې زه به د دې شریعت مکمل پابندي به کومه. دا داسې ده چې لکه تاسې یو ملک ته ځې او ته ویزه حاصلوي، نو ته په باقاعده فارم باندې دستخط کوي چې د دې ملک تمام قوانین او شرایط به زه منم. اوس چې ته یو خوا دستخط وکړې او راشې بیا دا پکې نه منم او دا پکې نه منم، نو دا خو ته وعده خلافي کې نقض عهد کې بیا یو خوا دستخط دی بیا سله کو بیا راتلی سله دی ته چې ته دا شرایط منم او دا نه منم. بني اسرائیل خو ایمان ناوړی و او مطالبه د موسی علیه السلام نه کړې وه چې شریعت راغلی اوس دا پکې نه منو، دا سخت دي. ځکه الله تعالی په ایمه دا غر راوچت کو. ورفعنا فوقهم الطور، او پورته کو مونږه د پاسه را دی تور لره غر لره بمیثاقهم. نو دا باید دپاره د سبب دی، یعنې په سبب د وعدې د دین الله تعالی وعده اخیسته چې منې او که نه منې، نو په دې باندې ځکه دا اوچت کو. او یا دا با چې سببیه نه دی د پاره د قبلولو د وعدې د دی چې دی را وعده قبوله کړي او ویې مني چې او مونږ منو، په دې باندې به عمل کو. وقلنا لهم ادخلوا الباب، او مونږ دې ته چې داخل شي په دروازه باندې. دی په میدان تیه کې و، میدان تیه دی چې د بحیر کلزم نه واړېدلو، دا خو شپږ لکه بني اسرائیلو سلک خلق خو نه، یو کلو میدانو پای کې دی اوسېدلو. دی ته حکم وشو چې تاسو لړ شئ ملک شام ته، ځکه دی آبایی وطن ملک شام و.
اسحاق علیہ السلام ملک شام کې دا کنعان او فلسطین دا دې ته ملک شام وي. هغه زمانہ کې اردن او فلسطین او کنعان او دا موجوده ملک شام دا ټول یو ملک شام دا خو ځان ځان ملکونه شو. اردن ځان لشو او فلسطین ځان لشو، شام ځان لشو. نو الته کې قوم عمالقه قابض شوي وو. موسی علیہ السلام ته حکم وتفضل شالته ملک شام ته خپل علاقې واخلي. دا شپږ لکه خلک او د شپږ لکه خلکو ګرځول ساسان کار نه دی. نو دې کسان موسی علیہ السلام سره لاړو چې لار به وینو، علاقه به وینو، خلک به وینو. نو بیا به موږ روان شو. موسی علیہ السلام سره الله تعالی وعده کړی و چې تاسو بنی اسرائیل کله د ملک شام ته ورشئ نو د جنگ نوبت به نه راځي. الله تعالی به د قوم عمالقه په زړونو کې ستاسو روب واچي، نو هغوی په خپله وتښتي او علاقه به خالي کړي. خو شرط دا دی چې تاسو به ملک شام ته ځئ، هلته به ځان رسوئ، نو هغې به هغوی علاقه خالي کړي به. دا چې کوم منتخب نمایندګان موسی علیه السلام ځان سره بوتلي وو او دغه علاقې ته ورسېدلو او دوی د لرې نه قوم عمالقه ولیدلو. دا ډېر طاقتور خلک وو، قد و قامت په اعتبار سره دنګو برابرو زورور خلک وو. لکه هغه د قوم عاد د اولاد نو هغه شانتې دنګ او برابرو. دوی چې وکتل نو دوی خو ټول عمر د غلامۍ زندګي تېره کړې وه، هغه شانتې قد و قامت یې نو. دوی دا خو ډېر زورور خلک دی، دوی سره به موږ څنګه جنګ کوو؟ دی خو چې د جنگ تیاری هم چېرته نه کړې که نه د فرعون د یارې د وجې نه، او هغوی خو جنګجو خلکو. موسی علیه السلام دې نمایندګانو ته وایي چې شاته بني اسرائیل ته دا مه وایې چې خلک داسې دی او داسې دی، ځکه دوی ټول عمر غلامي تېره کړې ده. نو که دوی دا خبره واورېده نو بس یریږي، یره په دې کې ده. نو تاسو صرف دا خبره مه کوئ، صرف ووایئ چې وایي علاقه ډېره ښکلې ده، سرسبز و شاداب دا ډیره مزیدار ده، علاقې ښه صفات بیان کړي او لار هم ښه معتدل ده، برابر ده. او باقي وعده الله تعالی اسم کړی جنگ نوبت اسم نه راځي. نو خو صرف دلته کې راتلل دي. اوسو په دې اویاو یا 72 کسانو کې صرف یوشع بن نون علیه السلام چې و او دا ملګری کالب بن یوفنا دې دوه کسانو خو دا خبرې ونه کړې او دې نورو خو قوم ته وایي مونږ علاقه مو لیده، مونږ خلک مو لیدو. او که لاړې نو ژوندي به ګورې پاتې نه شئ. ګورې فرعون به درنه هیر شي، د فرعون ظلمونه او زیاتي به درنه هیر شي که دغه علاقو ته لاړئ. به دې کړې کېښودې. دی موسی علیه السلام ته وایي دې ذکر شپږمه سپاره کې را روان دی چې فذهب انت وربک فقاتلا، ته لړ شه ستا رب دې لړ شي، هغوی دلته جنګونه وکړي. انا هاهنا قاعدون، موږ دلته کې ناست یو، تاسو علاقه خالي کې بس بیا موږ ورشو. دا داسې د پيو یارانو چې بس موږ به دلته کې ناست یو په تیاره باندې، او موږ ته علاقه خالي پکار ده. الله جل شانو په دې باندې یو عذاب مسلط کو، هغه دا چې دیو په دې میدان کې به اوسېږي وه. دا کوم خلکو چې دا خبره کړې چې دی به په خپل مرګ دلته به مري، دې ځای نه بار نه وځي، یعنې بې مقصده زندګي به د میدان کې تېري. تیه حیران او سرګردانه ته وي. دی ټول عمر دا چې کم جوانانو بالغو او کم بوډاګانو دی په دا میدان کې 40 کاله تېر کړو. به دا بزدله خلک چې فنا شو نو وروستو چې کم جوانانو ماشومانو دای په وینه کې جوش او جذبه وه، هغې الله تعالی را لوی کړو. دا بزدله قوم لرکول پکاري، ټوله مسله د بزدله خلکو جوړه کړې وي. دا ینګ جنریشن چې د دې په وینه کې تازهوالی وي او جوش او جذبه دی کار وکړي. نو به دا بوډاګان او ځوانان خو ته الله تعالی په دغه میدان کې لرې کړو، او ماشومان چې کله بیا 40 کاله بعد رالوی شو، بالغان شو. هغه ټایم کې بیا موسی علیه السلام وفات شوی و او هارون علیه السلام هم وفات شوی و. یوشع بن نون علیه السلام چې دا هغه ټایم کې نبی و او د هغه په قیادت کې بیا دی لاړو او الله تعالی ملک شام دی له ورکو. نو دی چې وقلنا لهم ادخلوا الباب، او دی په دې میدان کې و. الله تعالی د من او سلوا تنظیم وکړو، د خوراک سکاک تنظیم له خو ښکلی وکړو. خو زندګي بې مقصده وه. انسان صرف د خوراک او سکاک د پر نه پیدا، څه ځناور خو نه کړی چې 3 ټایمه خوراک به صرف کړي.
خوراک او اسکاک او د کېدل دا خو ځناور زمونږ نه ښه کې بیا کارو انسان د دې لپاره نه پیدا بې مقصده زندگی تیروله نو تیج را من و سلوا ملاویدو نو او من سلوا بالکل بے محنت او خپل مزیدار سالن او مزیدار خوراکو کټکول نشتا رولل نشتا پخول نشتا او دارنګ یخول او ګرمول نشتا به تیار خوراک ته خزم خ تیار او سړیم خ تیار خوړه دیوی دا یو قسم خوراک ته مونږ ولو وخو یموږ له سنور څه پکار دی غنم پکار دی او پیاز پکار دی او بادرنګ پکار دی دا خبرې مونږ له پکار دی چونکه هغه میدانی تی وچ میدانو آئے که هنه نیرونو نه کویانو نه چینی وی او نه د اوبو سه انتظامو او نه هلته کرونده کېدی شوه د کروندې لپاره خپلې ځمکې وي نو موسی علیه السلام ته وویل شو که چې دې خامخا خوراک پکار او پیازو ته اړه شوي او دالو ته اړه شوي او غنمو ته اړه شوي نو دلته خو دا کار نه کېږي نو بیا یو ځای ورته اریحا ورته وښودل چې اریحا ترې لړ شي هغه ځای ځمکه تازه ده بس هلته به دې ته دا څیزونه میلاو شي خو هلته ورته غنم په تیار نه میلاویږي چې راشن راغلی رو راځئ په قطار کې ودرېږئ او په کاټ باندې وړئ دا به نی محنت به کوئ زمینداري به کوئ دا به کرئ نو هلغې به ریبئ داسې په اسانه به نی نو دې ته دا ویلی شو چې دغه علاقې ته دی اریحا ته نو دوه کارونه به کوئ یو خو دا چې تاسو ناشکري وکړه من او سلوا د الله تعالی نعمت دی او تاسو ردی مقابله کې چې کمونو دا دال او پیاز او ساګونه او غنم غواړي نو دا د الله نعمت دی دغه سيزونه هم داسې دونري نعمت دی هغه په مهنت دی او دا به مهنت دی او دا د الله تعالی عطیه جنت ناراضي او دغه د ځمکې پیداوار دی نو ناشکری موکړه او د ناشکرې په وجه باندې تاسو څه کوئ عجزي به کوئ پیمانه به تاسو باندې دغه ځای او په خله به توبه وباسي چې الله زمونږ توبه او الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي دا یاران چې ورلو نو دی خو په خله باندې حنطة غنم پکار دی غنم نو د ګناه د معافی په ځای غنم شروع کړو ورته ویل شوي چې تاسو وایئ حنطة مونږ د ګناهونو معافي غواړو نو دی د حنطة په ځای حنطة هغه نونې پکې منځ کې راواستوي غنم او فی شعرتن چې په وږو کې وي یاره چې غنم یو په وږو کې بند وي څه ناشنا خوند به کي ډاډه به اچو مرموري به ترې جوړو په اور باندې به وراتو دا خبرې شروع کړې او چې تلو ورته ویل شول عجزي به کوي او ځای به د سجدې په حالت کې نو دی یارانو دا سټونه نیغ کړو ایغ نیغ روانو او یادا په حلقوس لکه ماشومانو روانو لبې شروع کړې داسې عجیبه خلق دی مقصد دا چې ای پیغمبر علیه السلام دا وردار دي مشران دي او دام دغه چاټوري شورواګانی دي دین به تسره خیر توقع کې دام داغي اولاد دي وکلنا مونږ ویلهم دیتا ادخلوا داخل شی الباب په دروازه باندې سجدن سجده کوونکې په سجده کې وسړی څنګه د زور فوجانو چې کنه پریډ بیا کو په سجده کې بروان سجده کې وسړی مخکینی شتلې د سجدي یو معنا دارا چې یا خدای دغه ځای چې کله شروع کېږي چې کوم سرحد دی نو هلته به یو سجده ولګوي سجده شکر او بیا به دننه لړ شي او یا سجدن سر لازمي معنا تعظیم دی او عجزي ده انسان چې سجده لګي په ځمکه نو دی کې دی عجزي په ده کې راځي نو د سجدې سره لازمي معنا عجزي ده چې تاسو زین تکبر حالت کې بنځئ ایغ نیغ بنځئ سرونه بخکته کې خپېمانه به عجزه اظهار به وکړي عملي طور باندې او په خوله باندې به د الله نه معافي غواړئ د ګناهونو لیکن دی داسې ونه کړه دی ناقدري وکړه ناشکري وکړه د دې وجې نه د الله ر طرف به طاعون راغی طاعون مرض الله تعالی په دې باندې مسلط کو نو او یا زره کسان د دې په طاعون په مرض کې مردار شو او مړ شو سجدن سجده کوونکې وکلنا مونږ ویلهم دیتا لا تعدو فی السبت دا د داود علیه السلام په قوم کې دا شوي د داود علیه السلام زمانه خو بیا ډېره وروستو ده د موسی علیه السلام نه تقریبا 1200 سال وروستو بیا داود علیه السلام راغلی دی
داود علیہ السلام د عیسی علیہ السلام نه 1500 کال مخکې تیر شوی دی. دا قران کریم واقعات د دې مختلفو زمانو بیانې چې دې کې سفرک نه دی راغلی. 1200 سال بعد هم په دې کې دا مرض و. داود علیہ السلام قوم چې دام يهودو په دې باندې دا ازمایش ته د هفتې ډېر تعظیم وکوي. ان د هفتې د عرض بستاسو د عبادت لپاره وي. په دې ورځ تاسو صرف د الله بندگی وکوي او ښکار باندې کوي، شکار باندې کوي. لکه څنګه چې زمونږ د پاره جمعې مبارک ورځ ده، نو دا نه چې جمعې پر باندې مهنت کول سمن نه دي. په دې ته ځمېداري کولی شي، دکانداري کولی شي، ګلکاري کولی شي. لیکن عام طور خلک د جمعې پر چټي کې دا ښه کار دی، ښه خبره ده. خو دا چټي مطلب دا چې انسان د جمعې د لپاره تیاری وکړي، چې انسان د جمعې لپاره وختي غسل وکړي، نوکونه کټ کړي، خوشبو لګي او د وخت جمعات ته راشي چې ډېر ثوابونه او برکتونه حاصل کړي. څوک چې د جمعې پر په اول وخت کې راغی نو داسې شو چې ګویا کېده د اوښو قرباني چې د الله په لار کې پیش کړه. څوک چې ورپسې په دویم ټایم کې راغی د داسې شو چې ګویا کېده د غوا قرباني ورکړه. څوک چې په دریم ټایم کې راغی د داسې شو چې ګویا کېده د بیزي قرباني ورکړه. څوک چې په څلورم ټایم کې راغی نو داسې شو چې ګویا کېده د چرګې قرباني ورکړه. او څوک چې په پنځم ټایم کې راغی ګویا کېده د اګې قرباني ورکړه. او څوک چې بالکل سر په سر راغی چې امام لهر سره خطبه شروع کړه دا یار را روان دی نو گویا کې اړو قرباني ونه کړه. بس صرف د مون ثواب ته میلو شو. د جمعې چې کوم برکات یې هغه ته میلو دي. د څه وکړو څنګه راغی خو بس امون دراغې صرف نو د جمعې پر چې انسان وختي راشي جماعت ته بیا دا ډېر لپاره دی. عام طور خلک د جمعې پر باندې کارونه نه کوي چې جمعې پر چټي ده نو دا نه چې ګنې بې برکتي په دې کې راځي. نو یهودو ته ویل شوي ته به د خالق د الله تعالی بندګي به کوئ خو ښکار به نه کوئ. او د دې ګزران دا په ښکار باندې و ځکه دوی د دریاب په غاړه باندې و. دوی به سارې مال ښکار وکړو، ماښام او ورځ ماسپښین بیا خوړل به عادت شوي ښکار سره. د خالق پر ښکار منو چې بالکل به نه کوئ. که مو کو نو ورسخت عذاب بر باندې راځي. په قوم کې څه کسانو حیلې شروع کړې. دوی د دریاب په غاړه باندې تالابونه جوړ کړل واړه واړه او د دریاب نه یې ته لښتي راوستلو. نابه کولو نو به خو دې خوا به هم راغلی وي. نو د خالي پرد باندې به میان ډېر زیات و. الله له طرف نه ازمایښونه راځي انسان باندې. په دې نورو شپږو ورځو کې به میانو خو دومره ډېر بنو. دا نه چې ګنې الله تعالی نعوذ بالله دې سره زیاتې کو چې شپږ ورځې به دې د مۍ مخ نه لیدو او ګنې د خالي په میان به ګنې ډېر. داسې نه وه، میان به وو او په هغه مقدار بنو په کم مقدار چې د خالي په ورځ به وو. سم ډېر به وو، سم سر له به راغلي وو. او روح البیان لیکلی دی چې د خالي پر به دا میان ځکه ډېر وو چې دی به د یونس علیه السلام د هغه مۍ زیارت له به راتلو چې هغې یونس علیه السلام وخت تېر کړو. دی به ډېر سیلونه به را روان ځکه چټي به ونو. دی به پکې مزې وکړي چې زه نسم لارې امن کې دي. او په دې نورو ورځو کې به دی بیا خپلو ځایونو ته بتله بیا. نو دې کې څه کسانو حیلې شروع کړې. نو د خالي پر میان خو به ډېر زیات و. دی به اودسونه هلته کولو. نو دی به هغه د خالي پر ماښام او مازدیګر کې چې د میانو د واپسې ټایم به دی به له خولې بندې کړې. نه به دی ښه به دې تالابونو کې په دې حوضونو کې میان پاتې شو. او د اتوار په سهار وختي به چې کله لړل به او میان به رونیسلو. او د اتوار په سهار وختي نور خلکو ته میان نه میلاوي چې د ماښام به میلاوېدو. او دې یارانو به خمه دا بریک پاس چې دی نه په میانو باندې شروع کړو. سهار مال ناشته به خمه د میانو دا مای او کباب داسې یو شی دا پټېږي نه. دا چې په کور کې پوه کړې نو محله کې بوی لړ شي لکه دا خو میان دي. نو څه کسانو په لومړي ځای چې کله میان سارې مال ناشته کولو دا بوی خو یې میان کم ځای نه رالو. نو هلکه څه چل دی کړی کم ځای و میانو. نو بس ورو یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته ورو خلکو دا کار شروع کړو. نو داود علیه السلام خو دې منې کړو. پیغمبر دې منې دا کار مه کوئ. ګورئ د دې نتیجه به ډېره خرابه وي. خو به هر حال چې کله د قوم اکثریت په دې مرض کې مبتلا شو
نو بیا قوم چې درې حصې شو. یو حصه هغه چې مکمل د دین اجتناب او ښکاریم خپل نه کو دی به منې کولو، او چې دین نه منه کې ځان لا کلی جدا کو او منځ کې دیوالو موخو، او یو ډله هغه چې ښکارم نه کو دیم نه منې کولو، بس تاسو پوه شئ کارم پوه شئ. او دا یو ډله هغه چې دی لګیا و پې بس یو ورځ دی د شپې سملاستو او چې سار پاسېده نو دینه شادوګان او خنزیران جوړ شي وو، چې کم نوجوانې شادوګان او چې کم مشران یې خنزیران جوړ شي وو. او سار مر بیا دی چې دروازې کلو کړې د دیوالو دی دا شادوګان او خنزیرانو، او درې ورځې بعد بیا دی مردار شو. د دې زمانه کې چې کم دا شادوګان او خنزیران د هغې اولاد نه دی، عذاب چې په یو قوم راشي به دا ختم شي، بیا دای نسل باقی نه پاتې کیږي. لا تعدو فی السبت، تاسو د حد نه تجاوز مه کوئ په ورځ د خالق کې، لیکن دیو کو. واخذنا منهم میثاقا غلیظا، او غستې ومونږه د دینه میثاقا وعده. میثاقا اسې وعدې ته نه وي عام زباني، قول او قرار ته مضبوطو چای باندې قسم وشي او د زړه نه ته یو خبره کړي. او غلیظ اصل کې عربی کې ټینګ ته وایي، ټینګ گاړه ته، نو مراد نه مضبوط او کلکو. نو میثاقا غلیظا عهد مضبوط او کلک ته مونږ غستو، لیکن بیا هم دی چیرې نو دیوی سمعنا و اطعنا، مونږ اورېده مونږ منو، لیکن دی ونه منلو. او پورته کړه مونږه د پاسه دی تور غر لره د پاره د قبلولو د وعدې د دی، او ویلو مونږ دی ته چې داخل شي په دروازه باندې سجده کوونکې، او ویلو مونږ دی ته چې تاسو د حد نه تجاوز مه کوئ په ورځ د خالق کې، او غستې مونږه د دینه عهد مضبوطو.